بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. مخکې د احکام تذکره وکړې شوله. د الله تمام احکام د انصاف دي. دلته ترغیب ورکړي انصاف او عدل ته. د الله په احکام او استقامت د عدل او انصاف وي. ایمان والو کونو قوامین شی تاسو ولاړ بالقسط په انصاف او په عدل مستقیم شهداء لله گوی کوونکي د الله د پاره ولو علی انفسکم اگر چې تاسو په خپل ځانونو باندې نه په خپل ځان باندې گواهی نه په خپل ځان باندې اقرار وي مانا پتا باندې د چا حق دی نو ته اومنه چې د پلان کې را باندې حق دی هغه سي اقرار وکړه. اول والدین یا گوی په مور او پلار وی والاقربین په خپل خپلوانو باندې وی نه داغه خپل ولی او رشتہ داغه خیال مکوا خو صحیح خبره کوا. ایکن غنیان کدی وی مالدارا یو سړی داغه د مالدارې نه مرعوب دی یریږي ته او فقیر یا دا سړی فقیر دی که په د باندې گواهی وکم خود د مال بربادیږي. الله فرمای داغه مالداری مګورا د غریبی مګورا فالله اولا بهما الله اولاد د دواړو د الله خیال وساته. اشکال دا پیدا کیږي وړاندې دا دوه ټکي ذکر شول یکون غنیا او فقیرا دا ذکر شو په او سره او قانون دی چې او سره ذکر شي الت احد الامرین وی روست چې ضمیر راځي کیږي نو یو ته راځي کیږي او دلته خود دوانو تراجه شوی دی اولا بهما فکار خداو چې اولا بها جواب ته نه داده چې دا او دلته په معنا د واو سره دی. یکن غنیان کدی وی مالدار او فقیرن کدا سړی غنی او ک فقیر وی فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى تاسو تابعدار مکوئ د خپل خواهشاتو ان تعدلوا چې تاسو کاږه شي د حقنا وَإِن تَلْوُوا كَتَاسُ كَگِيگِي او تعرضوا اعراض کوي فإن الله بشک الله پاکانه دې بما تعملون خبيرا هغه چې تاسو عمل کوي پاغه دې خبردار. یا ایها الذين آمنوا مؤمنانو ایمان راوړی دا خو تحصیل د حاصل دی. مؤمن خو ایمان راوړی دی نو بیا وت څنګه ویلی شي امنو نو دوه مرتبه آسان مختصر داسې ویلی شي. یو معنا کولی شي ایمان ولو امنو من دابیمو تاسو په خپل ایمان باندې دوام اختیار کړئ اسنه چې ایمان دنه برباد شي. دویم منافقانو سره ولګوا یا ایها الذين آمنوا لسانا اغه خلکو چې په جبم ایمان راوړی دي امنو قلبا لسر ایمان راوړی بالله په الله باندې ورسوله د الله په پیغمبر باندې ول کتاب الذي او په کتاب نزل على رسوله چې نازل کړي الله په خپل پیغمبر ول کتاب الذي او په هغه کتاب انزل من قبل چې هغه نازل کړو د دینه په خوا او من یکفر بالله چا چې کفر وکړ په الله باندې او ملائکته او د الله په فرشتو باندې وکتبه ورسوله په کتابونو او په رسولانو او یوم الاخر او ورځ د اخرت فقد ضل تخسر د خطا شو ضلالا بعیدا په خطا سره لري د حقنا. امنت بالله کې چې کوم د او ارکان وی نه پای کې وسره دا ذکر دي چې کوم دلته بیان شوی دي دا د امنت بالله ارکان دي امنت بالله وملائکته وکتبه ورسوله او د دې سره چې کوم د ول قدر خیره و شره دا وسره دي. ان الذين امنوا بشک هغه کسان چې دوی ایمان راوړي ثم كفروا دو ترجمه کويش بعضی فرمای دا بعضی کسان دا سیو چې کله به ایمان راوړو او کله به چې کنده کفر کو کله به ایمان راوړو او کله به کفر کو اخیری په کفر باندې کلک شو. بعضی انسانان دا سیوی کله یو خواته یو کله بل خوا پښتو کې دا سه خلکو ته توبه ډت ورته وی کنه یو ځل توبه وباسي بیا رواني کوي نو یو ځل چې کم د ګیره مزیدار پری دی خخ کولې بل ورځ بیا چرته د فاسقانو فاجران نه متاثر شوی نو بونډه کړي دا خراولې ده بل ورځ بیا چرته چې کم ده
تبلیغ ملګرو په مهنت وکړو نو بیا خپله ګیره پرې ښودله بله ورځ بیا بونډه یې کړې ده نو کله دی خوازي او کله دی خوازي دا ته څه کې اخیر به ګوره د شیطان ملګری شي نه ځینې کسان داسې یي که نه بعضې چې کوم د حالاتو نه بعضې مصیبتونه تنګ شي نو چې تنګ شي چې کوم د مصایب راولي نو زه څلورو میاشتو کې به لاړ شم نو لږ شانې اصلاح وشي نو چې راشي چې کوم دی بیا رواني شروع کړي لکه ولې رواني کړي نو ان الذین هغه کسان آمنو یو ځل د ایمان راوړو ثم کفروا بیا کفر وکړو ثم آمنو بیا ایمان راوړو ثم کفروا بیا کفر وکړو ثم ازدادوا کفرا بیا زیات شول په کفر کې نو اخیر به ګوره دې حد ته ورسېږي چې بیا به په کفر کلک شي او بعضې دا دویم ترجمه داسې هم ذکر کوي شي د بعضې حالاتو سره داسې لګي ان الذین بېشک هغه کسان آمنو چې د ایمان راوړو په موسی علیه السلام یهودیانو په موسی علیه السلام ایمان راوړو ثم کفروا بیا کفر وکړو په عبادت د سخي موسی علیه السلام کوی تور ته لاړ دی د سخي عبادت شروع کو ثم آمنو بیا ایمان راوړو د موسی علیه السلام په دعوت باندې تور نه راغی نو دوباره دوی ته دین بیان کو بیا ایمان راوړو ثم کفروا بیا دوی کفر وکړو په عیسی علیه السلام باندې چې وروسته عیسی علیه السلام راغلی ثم ازدادوا کفرا بیا زیات شول په کفر کې په نبي علیه السلام باندې چې پیغمبر علیه السلام راغلی نو په کفر کې دی خسې واشو د هغه نه انکار وکړو لم یکن الله ندی الله پاک لیغفر لهم چې دوی ته بخښنه وکړي ولا لیهدیهم او نه به وښیي دوی ته سبیل لار بشر المنافقین زیری ورکړه منافقانو ته بان لهم بېشکه دوی دپاره عذابا الیما عذاب دردناک دی الذین دا منافقان هغه کسان دي یتخذون چې دوی نیسي الکافرین کافران اولیاء په دوستۍ سره د کافرانو سره دړه دوستانه کوي من دون المؤمنین غیر د مؤمنانو نه الله وی تاسو د کافرانو سره دوستانه کوي نو ولی ایبتغون آیا دوی لټي عندهم العزه د دوی سره عزت د کافر سره عزت سکی فإن العزة لله جميعا بشک عزت د الله سره دی ټول وقد نزل علیکم تاخیص نازل کړي الله پتا سو باندې په کتاب په کتاب کې قران کریم کې ان اذا سمعتم دا خبره چې تاسو اوري آیات الله د الله آیاتونه یکفر بها چې پاغي کفر کیږي ويستهزئ بها او دغه پسې ټوکی کیږي فلا تقعدوا معهم تاسو مکه نه د دوی سره بعض مجالس داسې وي چې د الله د دین پسې مسخره او ټوکی کیږي نو مؤمن د پر تعلیم د تمکه نه پاسه د مجلس نه او کبیا دغه خلق د قران پسې د حدیث پسې د علماء پسې د دین پسې مسخري کوي او تو سره ناشتي نو الله فرمای مکه نه حتا تر یخود چې دین روزي په حدیث غیره په نور خبرو کې انکم بشکتاسو اذن په دې وخت کې مثلهم دغه پشان بشي چې وسناستي نو تبه دغه پشان شي نمکه نه ور سره کله مجبوری وي مثال په تور ته په گاڑی کې ناسي ته اوي جاز کې ناسي دا خو دنیا ده بعضی بی دین خلق اغوی لګي د دین پسې ټوکی کوي نو کو بل فرض ته دا غي جواب کولې شي هغه چپ کوي شي جو ټیک دا کني اعراض ته نو کوا بس مخ ته خپل واړه وچه کوم د خپل ذکر باندې مشغوله شادي سره هم مجلسي مکوا او کنه اغوی سره تم په دې مجلس کې چې د دین په دشمنی خبرې کیږي تو سره پکې او زیش وي الله فرمای دا غي پشان بشي ان الله بشک الله پاک جامع المنافقین جمع کون کې د منافقانو دی او د کافرانو دی په جهنم په جهنم کې جميعا ټول الذين دا هغه کسان دي تربصون بكم دوی انتظار کوي تاسو په شان فإن كان لكم فتح کوي تاسو د لپاره کامیابی من الله د الله د خوانه مؤمنان کامیاب او غالب وي نو قالو دوی وي بیا دا منافقان تاسو ته وي علم نکم معكم ولمن تاسو سره نو مونږ هم کلمه به تاسو سره منځونه کو تاسو په وډل کیو دا چې کم تاسو د لپاره مال او غنیمت راغی نو موږ لم پکې حصہ راکړي نو اوس دا تاسو ملګری شول او کچره د مسلمانانو د کافرانو احوال داسې شي چې کله کافران لښان دنیا کې غالب شي نو د مسلمان نه ختمه ونه شو اوس د کافرو پسیزي و ان کان للکافرین او کوي د پاره د کافرانو نصیب صحیح صد کامیابی او د دنیا نو قالو دا منافقان اغوي توي علم نستحوذ علیکم ایا موږ به غلبه نه وکړي پتا سو باندې کوم د مؤمنانو سره ملګری شي وي به خو پتا سو غالب کیدو دا خو موږ د غي سره ملګرتیا او نکړه نو اغي متاسوته د خپینه اونی ول نو تاسو کامیاب شوي ونمنعکم امون تاسو من کړی من المؤمنین د مؤمنانو نو اغي نو استمکی چې موږ سره کی
فالله يحكم الله به فیصله کوي بینکم استاسو منس کې یوم القیامه پورز د قیامت ولن يجعل الله هرگز نګرځي الله للکافرین د پاره د کافرانو علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیل لار دا که دنیا سره ولګي نو به داسې وای الله د کافرانو او مؤمنانو باندې لار حجت او دلیل نه غالب کوي حجت او دلیل لحاظ باندې مؤمنان مسلمانان اسلام غالب دي او دا طریقه هم دغه دنیا کې به چلیږي اوس دا دنیا وسایل یو طرف ته خو حقانیت او دلیل باندې اسلام چې کوم دی او غالب دین دی او که د اخرت سره ولګي نبی خو واضح ده چې اخرت کې مؤمنان دا اوچت دي کافر دغه مقابل کې څه دی علی الکافرین صدا مؤمنان باندې سبیل لار د کامیابی ان المنافقین بشک منافقان یخادعون الله دی دوکه کوي د الله سره وهو الله پا خادعهم د دوی سره دوکه کوي د دوی دوکه بدله باور کی تفصیل دی ډوبه پاره کې ویلې و اذا قاموا الى الصلاه کله چې دی پاسيږي مستقام کو صلا دوی پاسيږي سوس پوس یو سړی پړل باندې یو چیز خوخ نه چې کنده بدلی نه خواسته را پاسيږي نو منافقان چې مستفاسيږي د قصي یراؤون الناس دوی خی خلقو ته چې د چاو ته فکر نو مستلاړ شي اسنه چې بدنام شمه خلق وي د مون نه کوي ولا يذكرون الله دوی نه یادي الله پاک الا قليلا مگر لگ مذبذبین دا متردد دی بین ذالک ما بین د دې کې لا اله الا ان خدا د مؤمنانو سره دی د مؤمنانو سره نه دی قلبا ولا اله الا یو نه دی د کافرانو سره لسانن پجب خو چې کم دی د مسلمانانو سزا نصابي د یو سره نه دی ومن يضلل الله سوچ الله گمراه کی فلن تجد له تب نبی مجد پر سبیل الارض خلاصی یا ایها الذين امنوا اذا ایمان ولو لا تتخذوا الكافرين تاسمنی سی کافران اولیاء په دوسته سره من دون المؤمنین غیر د مؤمنانو اتريدون آیات سو اراده کوي ان تجعلوا لله چتا سو ګرځوي د الله د پر علیکم پخپل ځان باندې سلطان مبینا دلیل ښکارا تاسو د کافرانو سره دوستانه کوي د الله پتا باندې حجت قائم شو د غریف وجداده چې کافر د الله دشمن دی ته چې د چا د دشمن سره دوستی کې هغه بل د پر حجت قائم شو صاحب دا زما دشمن او تاسو سره دوستی کوله دشمن می وشتن او تاسو سره ولما هغه سمې دشمنی ده جو تاسو هم دشمنی ده نو د الله د پاره خپل ځان باندې حجت ولی قائم او چې د الله دشمن سره دوستی کې ان المنافقین بشک منافقان فی الدرک الاسفل دا بلان د طبقه کی من النار د اورنا د اور د پاره الله او طبقات پیدا کړي یو بل د پاسا لاندې طبقه د بد منافقان وي مفسرین ذکر کوي دا طبقاتو کې د سر طبقه د ګناګارانو مؤمنانو د پاره ده یو زمانہ بیا داسې راشي چې دا به خالی شي ځکه چې ګناګاران به تین الله جنت ته بوزي نو د دوی نه پسې لاندې طبقه دا به د نصرانیانو وي دریمه طبقه پسې لاندې دا د یهودیانو وي او څلورمه طبقه ورپسې دا د صابیانو وي او پنځمه طبقه ورپسې د مجوسیانو وي او شپږمه طبقه ورپسې د مشرکانو وي او اومه طبقه بلاندې دا د منافقانو وي نو داسې یو بل د پاسه چې کم دی ولن تجد لهم تب نبی مزیدوی د پر نسویرا امدادی الا الذين تابوا وړاندې د یو توبه ذکر کوله د عالم بیا د توبه ذکر کوله د کافر اوس توبه د منافق د توبې خپل شرایط دي الا الذين مگر نه هغه کسان تابوا چې توبه وباسي د منافقت نه به توبه وباسي چې کوم د اخلاص به پیدا کی دویم واصلحوا اصلاح د عمل بکای آینده به منافقت نه کې اخلاص سره به د الله بندگی او عبادت کې دریم واعتصموا بالله منګولې بلګې په الله باندې د الله په کتاب اوس به د الله دین مضبوط نسی سلورم واخلصوا دینهم لله خالص بکی دین الله د پاره د منافقت نه دا سلور شرایط دي د منافق د توبې د پاره اولئک پس دا کسان مع المؤمنین سره د مؤمنانو ندی وسوف یؤتی الله المؤمنین زرد چې وربکی الله مؤمنانو ته اجرا عظیما اجر لوی ما يفعل الله بعذابکم سکی الله تاسو په عذاب باندې سکی چې الله تاسو له عذاب درکې ان شکرتم و آمنتم کتا سو شکر ویستو ایمان مو راوړو شکر مو ویستو چې کم دی نو الله تاسو له عذاب ور درکې وکانه الله شاکرا علیما او دی الله پاک قدردان استاد ایمان هغه قدر کوي علیما پویا
البته اعتراض دا نشي کولای چې ان شکرتم و آمنتم شکر مخکې ذکر شو ایمان رستو او سره دینه چې ایمان مخکې پکار دی هغه شکر معتبر وي چې په ایمان کې وي او چې ایمان وسنی هغه شکر هم معتبر نه نه اعتراض ځکه نشي کولای چې دا ذکر شوی دی په واو سره واو کې مطلق جمع وي په دې کې ترتیب نه نو معنا دا ده الله تاسو له عذاب نه درکې چې دا دوه کارونه کوي یو در سره ایمان وي او بل در سره شکر وي بس دا جمعیت ده او دویم بعضی حضرات چې کم ده پکې دا وجه ذکر کوي کم سړی چې ایمان ته راځي نو اول به ته په دې سترګو باندې په دې غوږونو باندې د الله نعمتونو ته ګوري په سترګو باندې د الله نعمتونه دی وکتل په غوږونو دی واورېدل په لاسونو د الله نعمتونه دی حاصل کړل نو دا ظاهري ستا پوهه راله نو اوس به ظاهري نعمتونو شکر وباسې او چې شکر دی ویستو اوس به ستا اعتماد پیدا کېږي په الله باندې نو آمنتم به پسې راځي نو بعضې حضرات دې ته ګوري نو ځکه شکر مقدم دی او آمنتم پسې وروسته دی وکان الله دی الله پاک شاکرا قدردان دی علیما پوهه دی لا يحب الله الجهر بالسوء الله نه خوښي په تیزوالی په بدۍ سره بد خبره الله په تیزه نه خوښي بد خبره څنګه دي یو سړی بل ته کنځلې کوي نو کنځلې ګناه او بیا ورپسې په تیزه لګي نو دا چې کنده ګناه وي او بیا په تیزوالی دا دا د الله خوښ نه دا وجه ده یو انسان ګناه کوي دا په خپل ځای باندې خو لیکن بدترین ګناهګار هغه دی چې ګناه هم کوي او په ښکاره کوي نبی کریم علیه السلام فرمایلی زما امتیان به معاف شي خو کم چې په ښکاره ګناه کوي الله دا نه معاف کوي ته دومره زړورې چې د چا نه د حیام نه کېږي د الله خلاف چلیږي نو تیزوالی په ګناه سره ښکاروالی په ګناه سره د الله خوښ نه دی نبی علیه السلام فرمایل المتصابان یو ته کنځلې کوي بل ته کنځلې کوي نو فعل الاول چا چې لومبې کنځلې کړي په حق دا غونډ بوجه تا ولې کنځلې کولې دی بل خو ستا جواب کړی دی البته که دی بل زیادت وکړو بیا دی هم ګناهګار دی نو لا يحب الله الجهر نه خوښي الله په تیزوالی بسوء په بدۍ سره چې بده خبره ته په تیزه وایې نو ده ته وی چې کوم دی بوچې بل ته وی غوږو بل ته وی چې کوم دی پلانکې داسې دا خبرې کول من القول د وینا نه الا من ظلم مگر هغه کس چې په هغه باندې ظلم وکړی شي ته چا په سپېړه باندې والی او کنځلې د کړي وسته چې په راپورټ کې نو څه به ورته وی خو قاضي ته وی د پلانکي ما ته وی چې ستا داسې وکړم نو دا خو تام د ګناه خبره وکړه خو دا خیر دی ځکه خیر دی چې تو خپل راپورټ کې نو من ظلم پتا ظلم شوی د خپل ظلم اظهار کې وکان الله دی الله پاک سمیعا اوریدونکی علیما پوها ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء دا حسن اخلاق ذکر کیږي حسن اخلاق یو سړی باندې ظلم وشو نو ستاره پر درې مرتبه دي ښه یو مرتبه دار چې هغه خو ظلم زیاته کوو نو ته به جهر نه کې الا من ظلم یو مرتبه دا وکړه تو اظهار کې نو جایز دې پلان کې په سپېړه ولم دراته کنځلې کړي دي نو کدا چې ته په راپورټ کې ستا حق دی د دین اعلی دویم ان تبدو خیر کتا سخکاره کوي خیر او تو خپوه یا پټ اوساتای هغه د تکنځلې وکړي توله چې کم دی 1 کیلو مڼې ورولېګا هغه د تر دی بدی ویلی دي توله چې کم دی ماخام یو مجموع ریج ورولېګا ان تبدو خیر دا اعلی اخلاق دي ښه نو که ښکاره سره احسان کې او که پټ سره احسان کې او دویم نمبر احسان دار او تعفو مانی وری جو خنشم در لګلې خو تاره تکنځلې کړي وې تاره ته بدی ویلې ما معاف کړی خو دا دویم نو اعلی دار چې تو سره احسان وکې دویم نمبر دار چې معاف کې او دریم نمبر هغه دی چې راکو ته اظهار کې چې راپورټ پکې جو کورو دا درې ونه چې کم دی انسو فإن الله بشک الله پاکانه دی عفوا معافي کون کې دی قدیر قدرت والا دی ان الذين بشک هغه کسان یکفرون بالله چې دی کفر کوي په الله باندې او رسوله د الله پر رسولانو ويريدون دوی اراده کوي اي يفرقوا چې دوی جدای راولي بین الله او رسوله فما بین د الله او د الله د رسولانو کې دې کې جدای څنګه راولي چې بعض یقولون داسي وي نو بنو موږ ایمان راوړو بیا بعد په بازو باندې ونکفر او کفر کو بیا بعد په بازو څنګه چې موجوده دنیا کې يهوديان وي من خپل موسی عليه السلام منو خپل منلو ته تیار نه دي
نصرانیانو موږ عیسی علیه السلام منو خو بل ته تیار نه یو دا غ تفریق دی دا شریعت کې من دی په خلاف د مؤمنانو نه موږ چې څنګه نبی علیہ السلام منو د قرنګ تمام انبیا منو څنګه چې د خپل پیغمبر تعظیم کو د تمام انبیاء تعظیم کو او څنګه چې د خپل پیغمبر په بے حرمتۍ باندې وته کافر وایو د بل پیغمبر په بے حرمتۍ باندې وته کافر وایو نو لا نفرق موږ دا تفریقه نکو ويريدون دوی اراده کوي ان يتخذوا چې دی اونیسی بین ذلک سبیلا د دې پمنس کې لار اولئک دا کسان هم الکافرون حقا دا کافران دی په حقا واعتدنا للکافرین مترک د پر د کافرانو عذابا مهینا عذاب سپکون کې والذین آمنوا بالله کسان چې ایمان وروړي په الله باندې ورسوله د الله پر رسولانو ولم يفرقوا دی جدای نه کوي بین احد منهم ما بین یو د رسولانو کې اولئک دا کسان سوف یؤتیهم زر چې الله بدوی تور کې اجورهم د دوی اجرونه وکان الله دی الله پاک غفور الرحیم بخون کې مهربان یسألک اهل الكتاب تپوس کې ستان اهل کتاب ان تنزل علیهم چې نازل شي په دوی باندې کتاب من السماء کتاب د اسمان نه معنا جمله واحده قران دی نازل شي او په یو ځل دی نازل شي دا ستانه تپوس کوي څنګه چې موسی علی السلام ته الله په یو ځل تورات ورکو عیسی علی السلام ته الله انجیل ورکو نو دې تپوس کې چې قران مقدس دې ته دغه سي په یو ځل باندې درکړې شي دا چې قران بیل بیل نازلې کی دغه وجوهات په خپل ځای باندې راځي د دین الله جواب کوي الزامی فقد سالو تاکي سدي تپوس کړو موسی د موسی عليه السلام نه اکبر من ذلك لوی د دینا تا نو صرف دا سوال کړی چې قران دې پتا یو ځل نازل شي وای موسی عليه السلام نه لوی لو تپوسو نه کړیو هغه دو فقالو دی وتو ارنا الله متوخي الله پاک جهرتن خکارا من به علی ایمان وروړو چې الله متزان اوخی فاخذتهم الصاعقه والاغويل رتندر بظلمهم بسبب ظلم د دوی ثم اتخذوا العجل بيدي ونسخه په خدای سره من بعد ما پس د هغه نجاتهم البينات چرال دوی تخکار دلائل دوی دغه ظلمونه کول الله فرمایو زمنګ مهربانیت ګوره فعفونا من ما فی وکړه عن ذلك د دینه د سخید عبادت مو ته معاف واتینا من ورکو موسی علیہ السلام ته سلطان مبینا حجت خکارا ورفعنا ما پورته فوقهم الطور د پاسه دوی نه تور غرب میثاقهم په سبب د وعدو د دوی نه می وعده اغست و پاغي و پان نه کوله نو بیا مکتور غر اوچت کو په سر موتونیو تفصیل په لومبنه پارا کې ویل شو وقلنا لهم من ورتبه ادخلوا تاسو داخل شي الباب دروازه د خاریه سجدا فعجز سرا دامو التبه چې په سجدي خو انسان نشیتلله مراد د دین عاجزی د چې تاسو ورنه خطه کوي او په عاجزه باندې خارته ننوځي وقلنا لهم ما ورتوي لا تعدوا تاسو زیاته ما کوي په سبت پورز د خیلی کې ابیا د خیلی پورز باندې میان نیول واخذنا ما غست ومنهم د دوی میثاقا غلیظا وعدك لك فبما نقضيهم پس په سبب د ما تولو دوی میثاقهم وعده د دوی لر هغه وعده ما تکړه وکفرهم په سبب د کفر د دوی بیاات الله د الله پایاتونو وقتلهم الانبیاء په سبب د وجل دوی انبیاء لر بغیر حق به حقا وقولهم او وینا د دوی قلوبنا غلف زمنګلونه دابندي بل طبع الله بلکې مهر لګول الله پاک علیها په دې باندې به کفر په سبب د کفر د دوی فلا یؤمنون دوی ایمان نه وروړي الا قلیلا من الا زمانا قلیلا لګ زمانه ایمان وروړي امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار دورځه په لګه حصہ کې ایمان وروړي فلا یؤمنون دوی ایمان نه وروړي الا قلیلا من الا نفرا قلیلا لګ کسان د دوی نه ایمان وروړي نور ایمان نه وروړي وبكفرهم په سبب د کفر د دوی وقولهم او وینا د دوی علی مریم په مریم باندې بهتان عظیما دی يهوديانو په مریم باندې بهتان عظیم تړلې چې دا نعوذ بالله ګنه بد عمله خزدا عیسی علی السلام ګنه د بد عملینه پیدا ده وقولهم وینا د دوی ان قتلنا المسيح بشک من قتل کړو مسیح علی السلام مسیح لقب د عیسی علی السلام د موږ هغه وجلو عیسی ابن مریم رسول الله چې د الله پیغمبر دی الله جواب کوي وما قتلوه د دروغ قتل کړي نه دي وما صلبوه د پانسی کړي نه دي بس دا د قران مکمل فیصله ده چې نه خدای قتل کړي دی او نه دی پانسی کړي دی نو څه شو ولکن شبه لهم لیکن اشتباه له پدوی باندې اشتباه می ته آلته پدری ما پارا کې دو صورت ذکر کول چې یو عیسی علی السلام خپل ملګرو ته وی چې
تاسو کې به څوک داسې وي چې زما شباهت په هغې باندې واقع شي هغه ته به تکلیف ملاویږي خو قیامت کې به زما سره وي نو د په حواریونو کې چې کم سردارو هغه د تغاړه کېښوله او دویمه دا وه چې دغه گرفتاری پسې چې کم کسان راغلي وو د هغوی چې کم کس را ننوتو د عیسی علیه السلام شباهت په هغې باندې واقع شو دې ځای باندې دواړه قوله قاضي ثناء الله صاحب ذکر کړي دي بیا چې کله دوی یو کس پانسي کو نو په دې اشتباه کې وو چې موږ عیسی علیه السلام پانسي کړی نو زموږ ملګری څه شو او که موږ خپل ملګری پانسي کړی نو عیسی علیه السلام څه شو دا اشتباه شو او بعض یې دا ذکر کوي چې دا کم ملګری راغی د عیسی علیه السلام د سر شباهت په هغې واقع شو خو ښکته بدن هغه شباهت نه و د مرۍ نه په بره دا سر د عیسی علیه السلام په شان و ښکته نه و نو چې سړی پانسي کو بیا چې له دې سره ته کتل نو لکه عیسی علیه السلام دی خو چې لاندې خپو ته ګوري نور بدن ته خو هغه نه دی نو دا په اشتباه جوړه شو ولیکن شبه الله فرمایي نه قتل کړی دی نه پانسي کړی اشتباه په دوی راله هلته مو خبره وکړه چې دې نه بل صورت دی چې الله پاک هغه جمده اوچت کو مسلمانان چې څنګه قول کوي و ان الذين اختلفوا بشک هغه کسان چې د اختلاف کړی فيه د عیسی علیه السلام په شان کې لفي شک منه خامخه دا په شک کې دي د دینه اختلاف نه مراد د يهوديانو د نصرانيانو اختلاف دی یا دا ویل شي او یا د نصرانيانو په خپل منځ کې اختلاف دی درې ډلې دي لږ مخکې ذکر کیږي ما لهم نشته دوی د پاره به په دې باندې من علم علم الا اتباع ظن مگر صرف تابعداري د خپل ګمان دا خپل ګمان اٹکل پس روان دي الله فیصله کوي وما قتلوه یقینا دوی نه د قتل کړي عیسی علیه السلام یقینا نه د قتل کړي خنوس شو بل رفعه الله الیه بلکې الله پورته کړی د خپل ځان ته وکانه الله دی الله پاک عزیزا حکیما غالب او حکمت والا وان من اهل الكتاب او نشتا یو د اهل کتابونه الا لا يؤمنن به یو ترجمه دار چې دا زمایر غون چې کم دی دا راځي کې عیسی علیه السلام ته یو د اهل کې ان و ام من اهل الكتاب دا ام من ان شرطیه ده من حرف جر ده لہذا دلته وسره اسم محذوب ده چې ان شرطیه په چا داخل وای و ان احد من المشرکین و ان احد یو قسم نشتا من اهل الكتاب د اهل کتابنا الا لا يؤمنن مگر خامخبه ایمان وروړي به په عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې د مرګ د عیسی علیه السلام نه دا به دنیا ته راځي او دی به اومني چې او دغه د جمع دی دراله او دویم داسې ویل شي قبل موته دا هی ضمیر دی احد تراجه کا چې کوم دی اوس راويستو یو کس نشته د اهل کتابونه الا ليؤمنن مگر خامخبه د ایمان وروړي به په عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې د خپل مرګ نه چې تبل عمل نه دغه مقبانه برزخ او د اخرت حالت شروع شول بیا به عیسی علیه السلام ومني و یوم القیامت فورز د قیامت یکون شی بدا پیغمبر علیهم شهیدا په دوی باندې گواه فبی ظلم من الذين پس په سبب د ظلم د هغه کسانو هادو چې يهوديانو حرمنا عليهم ما حرام کړي په دوی باندې طیبات پاکیزه اشیاء وحلت لهم چې هغه حلال دوی د پاره حلال سيزونه الله پرمای ما په دوی باندې حرام کړیو زکه دا ظالمانو مولا د ظلم سزا ورکوله د دوی هغه ظلمونه تاسو اوریدل اره خبره کې دی چون چیرې اره خبره کې د دوی قصې او خبرې پیدا کول نو دا د دوی ظلمون الله وی ما پاک سيزونه په دوی باندې منع کړ سزا ده پاره وبسودهم او په سبب د بندولو د دوی عن سبيل الله دلار د الله نه کثیرا ډیر انسانان د الله دلارونه خلق بندي نه پرېګدي واخذهم الربا او په سبب د غستلو د دوی سودونه خوري وقد نهوا عنه تاخي سردي منشوي د سود نه واكلهم او خوراک د اموال الناس مالونه د انسانانو بالباطل په باطل طریقې د یو بل سره دوکي رواني کوي چې د پردې مال حاصل کی واعتدنا ما تیار کړی د کافرین د پاره د کافرانو منهم د دوی نه عذابا الیما عذاب دردناک لكن الراسخون دا خو عام اهل کتابو چې دوی کې دا فسادونه الله فرمای باز خلق په دوی کې کلک پوهه ولدي لیکن هغه چې مضبوط دي فی العلم په علم کې منهم د دوی نه والمؤمنون او د دوی مؤمنان دا مضبوط علما او مؤمنان د دوی یؤمنون د ایمان وروړي بما انزل الیک هغه چې نازلېږي تا ته وما انزل من قبلک هغه چې نازل شوی ستانه مخکې والمقیمین الصلاة والمقیمین دا
مخکینه کلام دا مرفوع دا پکې منځ کې منصوب راغلی نو دا پکې منصوب ولې راغلی لکن الراسخون مرفوع والمؤمنون یؤمنون دا مرفوع او المقیم دا چې کوم دی حالت نسبی او جری په دې شکل لازی کنه په یانون سره حالت نسبی او جری وي نو دوه ترکیب پکې کولای شي یو دا چې دا مقیمین حالت نسب کی وایا او دا منصوب دی په فعل مقدر سره نو الله فرمایي دا د دې راسخین صفات دي چې کلک علم والا هغه ایمان وروړي په دې کتاب په مخکینو کتابونو او بیا الله فرمایي وامدح المقیمین وامدح المقیمین صفت کوم د هغه خلکو چې هغه منځ قایمي چې کم خلک منځ قایمي د دې خلکو الله فرمایي ز صفت کوم با صفت خلک دي دا هغه وخت کې چې مقیمین دا ته منصوب وایي او مقیمین دا مجرور ویلې چې ځکه دلته حالت نسبی او جری خو په یو حال باندې راځي نو کدا جری وایي نو بیا دا چې کنده بما انزل باندې عتب دی او د ما لاندې دی بما لاندې دی نو یؤمنون دوی ایمان وروړي بما انزل الیک هغه چې نازلیږي تا ته او ما انزل من قبلک او دا قرنګ دی ایمان وروړي بمقیمین الصلا بمقیمین الصلا د ایمان وروړي په هغه کس باندې چې هغه قایمي منځو قایمون کې د منځ پیغمبر علیه السلام دی نو دوی په نبی علیه السلام باندې هم ایمان وروړي والمؤتون الزکا ورکون کې زکات دی والمؤمنون بالله ایمان وروړي په الله باندې په ورځ د آخرت اولئک دا کسان سنؤتیهم زر چې زبدوی لور کما اجرا عظیما اجر لوی ان اوحینا الیک د دې اهل کتاب او خباست ذکر کې دو نو دوی کې د خباستونو د دوی د اصلاح د پر څه کوشش نو شوي الله فرمای ما انبیاء را لګلی دي د اصلاح انتخاب مولا کړي دی لارې مولا مقرر کړي وي خو دې بدبخت هغه اصلاح نه قبل ولا ان اوحینا الیک بشک من وحی کړي تا ته کما اوحینا الی نوح لکه څنګه چې موه کړي و نوح علی السلام ته والنبیین او نور انبیاء او ته من بعده پس د نوح علی السلام نه و اوحینا الی ابراهیم من وحی کړي و ابراهیم علی السلام ته اسماعیل علی السلام ته اسحاق علی السلام ته یعقوب علی السلام ته والاسباط او دغه اولاد ته وعیسی وحی مکړه و عیسی علیہ السلام ته ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام هارون علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ته واتینا داود زبورا ورکړو موږ داود علیہ السلام ته کتاب خپل چې زبور دی دا د داود علیہ السلام د کتاب نوم زبور او الله پاک د ډیر خپل आवाज ورکړو نو پسرین ذکر کوي چې کم دنو دی بکله د عبادت د پاره بهر صحرا ته وته نو په صحرا کې بچ کم د داود علیہ السلام عبادت ته ودرېدو او د زبور تلاوت به شروع نو چې د زبور تلاوت به شروع کم چې د امت علما مشران هغه پسې ودرېدل عام مؤمنان ور پسې ودرېدل پیریان ور پسې ودرېدل او زبور به د شروع کونو دومره خپل आवाज باندې به زبور وکنه چې د ځنګل صحرا زناور برال چې کم دغه به تماشې ته ودرېدل او مرغی به په دې سر باندې چې کوم دی وزر پړقول هغه په دې سر او ته په تماشې ولاړې وي دا داود علیہ السلام باغ زبور لوست چې زبور به پوره شو نو بیا به د خواره شو یو شپه نبی کریم علیہ السلام راوته ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه قرآن کریم لوست هغه وته کې خو د ډیر مزیدار خپل आवाज یو په سبا نبی کریم علیہ السلام چې ملو شو نو وته ابو موسی اشعری سے بیگا مستا قرآن کریم ته وګ ایخه او تا اوریدو لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داوود الله تا ته ډېر خیسته आवाज درکړي لکه څنګه چې داوود علیه السلام ته الله خیسته आवाज ورکړي دا سه تا قرآن کریم په خیسته आवाज لسته وګ مې وتا کې ډېر خوند دی کو ډېر خیسته دی لسته ابو موسی اشعری صاحب ته وی د الله پیغمبره ما ته خو پته نه و چې تا ته وګی خېده کچری ما ته پته و چې رتا را ته وګی خېده نو لقد حبرت لك تحبيرا ما به قران د دین نور په خیسته आवाज ویلو ما به نور به ما خو عام خپل تلاوت کو بیا مې چې کم د خپه کې قره کړي و نو چې قران کریم څومره خیسته ویلې شي دومره خوان کوي کنه نه سړی چې کم د قران کریم وای ډیر په خیسته نغړې رمزه کوي من خلق په دې مزو نه پوي کنه موږ ته ځان خلاصو نه دی وجنه د تراو ختم نغره ته د سخکاری کنه یره د خپونه اوتم بس په می ماته شوي یره چې په دوش پوګه برتاونه کې یو شپه کې بهونه کې نو د شپې بس قران شریف د دوه بسې د درې بسې
نو دا چې کوم دی مولیان د خلکو سره داسې وروره موږ دې سره چل کوو که نه یعنې دلته زموږ د جومات والا 15 شپونه بره ختم نه کوو دغه 4-5 نه داسې ورو روان کړی نو اخر مې انشاءالله 15 ته ورسول که نه لا اوس هم پوره نه دي ښه هله به پوره شي چې 27 ته ورسوم که نه چې 27 ته ورسوم که نه بیا به دې قرآن واوري خو زور سره ځکه نه کوو چې دوی بیا خفه کېږي نو مخکې به 15 شپو کې کوو که نه نو داسې ورو اتو ته شو بیا داسې ورو روان نو اوس د الله ډېر هزار بار شکر چې الله پاک بچی حافظ کو نو ځکه دې ته ویم چې حافظ الله خپل در کو ایسته ملالچ نشته ښه نه پې ختمونه کوو نه د ختمونو تمدار یو بس دقه یو چې کوم دی حافظ مخکې خو به بلو نو هغه به تادي کوله ته به نه یې سارېده بس اوس خپل دی غونډه میاشت کې به راته یوه سپاره وایي چې کوم دی په قلار ورته ودرېږي د الله قرآن واورئ ښه په قلار به ورته لږ وایي او ښه چې کوم دی په خوند سره د قرآن خوند دی دا چې کوم دی مزه ترې واخلې او چې تا په ګړس شروع شوې په ګړه به چې کوم دی تا قرآن څه واورېده ته د قرآن د خوند نه څه خبر شې د مزې نه خبر نه شولې ښه مزه خو دا ده چې هغه ډېر په ښه خوند په قلار وایي او خو ته ولاړې چې کوم دی او دا سوچ کې چې دا څنګه قاري صاحب وایي که نه نو الله ورته غوږ ایښی دی ښه حدیث کې دا راغلی دی حدیث د بخاري دی چې قرآن کریم څوک وایي الله هغه ته متوجي الله د خپل شان لایقو ته غوږ ایښی اوري نو قاري صاحب قرآن وایي الله اوري نو ته مو ته په دې سوچې چې الله هم اوري زم اورمه الله سره په دې اورېدلو کې شریک یې ښه په دې مزه او خوند کې قرآن دا مزه نو نبی کریم علیه السلام ابو موسی صاحب ته وایي تعالی هغه خوشاوازي الله درکړې ده چې څنګه الله داود علیه السلام ته ورکړې وه داود زبوره ورسولا معنا وارسلنا رسولا ما لېږلي انبیا قد قصصناهم تاقي سره ما لوستلي دي علیک تا ته من قبل پخوا د څه انبیاو مو تا ته تذکره کړې ده ورسولا او نور انبیا لم نقصصهم علیک ما نه دي لوستلي تا ته د څو انبیاو تذکره مې نه ده کړې تا ته انشاءالله خپل ځای باندې به دا مضمون عمره شي هغه حضرات چې هغوی په دې قایل دي چې نبی کریم علیه السلام ته الله پاک علم د اولینو آخرینو اور یو علم یې ورکړی دی او د نبی علیه السلام په شان کې دې حده پورې تلي چې پیغمبر علیه السلام په غیب هم پوهیږي د الله علم او د پیغمبر علیه السلام علم برابر دی خو صرف دا ده چې د الله علم ذاتی دی او د نبی علیه السلام علم عطویی دی ورکړی شوی د دونه فرق نور په دې قول کوي نو موږ اهل سنت داسې نه منو دا منو چې الله پیغمبر علیه السلام ته دومره علم ورکړی دی چې په کائناتو کې د نبی علیه السلام د علم مساوي علم د چا نشته کائناتو کې مخلوق کې داسې علم د چا نشته د ټولو نه اوچت او زیات علم مغیباتو متعلق وایو چې الله پاک خپل پیغمبر ته خبر ورکړی د ډېرو مغیباتو الله ورته خبر ورکړی دی دا چې کوم دی الله خبر ورکړی ډېر مغیبات خو انبیا په خپله د الله د خبر نه بغیر په غیبه نه پوهیږي الله ولا خبر ورکوي نو ډېر د مغیباتو علم الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړی دی باقی علم کلی یا په غیب پوهېدل نه په دې سره قول نه کوو ولی الله فرمایي وګوره انبیا دي لم نقصصهم علیکا ما تا ته نه دي لوستلي نو چې الله وایي ما تا ته خپلو انبیاو علم نه دی درکړی نو څنګه د نبي علیه السلام علم کلی ومنو الله وایي ما تا ته خبر نه دی درکړی قرآن مقدسه کې د ټولو نه آخري صورت چې نازل دی نو راجح قول دا چې صورت توبه ده او صورت توبه کې مضمون ذکر کیږي الله فرمایي څه منافقان چې کم دی ستا سره په دې مدینه کې دي لا تعلمهم نحن نعلمهم الله وی ته نه پیژنې اوس د قرآن کریم د غونډو نه آخري صورت دی او په هغې کې الله فرمایي چې دا منافقان هم ته نه پیژنې زه پیژنم خو ته نه پیژنې نو دام نشي ویلی چې زه دغه وخت کې خو نه پیژندل او وروسته ګینې بل صورت راغلی بیا ورته وښول نه دا خو آخري صورت دی نو چې دام نه پیژنې نو پته لګي د نبی کریم علیه السلام علم داسې کلی نه دی څنګه چې د الله علم دی د نبی کریم علیه السلام علم داسې نه دی چې په غیب پوهېده چې څنګه الله پوهېږي قرآن کریم کې به بلا د انبیاو حالات ذکر کیږي په خپله د پیغمبر علیه السلام بیبیانې په کور کې ناست دي او میټینګ کوي د نبی علیه السلام خلاف مشوره کوي
که هغوی ته پته وي چې پیغمبر په غیب به پوهېږي نو بیا دا میټینګ ولې کوو هغې ته چې اسیم په غیب به پوهېږي نو سره میټینګ کوو کېناستې میټینګ یې وکړو نبی علیه السلام راځي د دې یو بیبي سره د دې زینب سره ډېر وخت کینی دا ولې کینی وایي دا وله شربت کوي داسې څه چل جوړو ښه چې د سره نه کینی نو یو ستا خواته چې راشي ته به ورته ستاسو خولې نه بین راځي د مغافیرو دا بله به ورته بین راځي د مغافیرو نبی علیه السلام بدبیني خو نه خوښوله داسې معلومیږي چې دا چې کوم دی تاسو شربت څکئ او په دې شربت کې د ګبینو دا مچۍ چېرته په دې چیټ باندې ناسته ده او هغه رس یې راوړی دی ځکه په دې شربت کې بین دی نو نبی علیه السلام به شربت بیا نه څکي جو هلته به نه کیني مشوره یې وکړه اقه شانتې پې چسپان هم کړه نبی علیه السلام وایي زه به شربت نه څکم نو که نبی علیه السلام په غیب پوهېدلی چې دوی دا مشوره کړې وه نو ته چې ښه تاسو دا مشوره وکړه زما خلاف مو مشوره وکړه او ته ولې نه وې که په غیب پوهېده نو ولې داسې او هغه چسپانې پې اوم کړه هغه شانتې اوم شول الله خبر ورکو دا خو ستا د ښځو مشوره وه الله خبر ورکو نو ځکه موږ وایي انبیا غیبدان نه ښه نو الله فرمایي رسولا لم نقصصهم علیک ابو الانبیا دی حضرت ابراهیم علیه السلام پرشتي انساني شکل کې رالی هغه ولس خیال آلی که په غیبه پوهېده نو پرشتو ولس خیال آلی بیا ورته ولې نه خورئ په اوجه ومې یېرېده تېنه نو چې په غیبه پوهېده نو یېرېده ولې بیا ولس خی ولې الاله و همدغه پرشتې لوط علیه السلام خواته لاړې لوط علیه السلام خواته قوم را جمع شو سیء بهم وضاق بهم زرعا لوط علیه السلام غمونو پریشانو را بند کو یا الله میلمانه دي او دا بدبخته قوم د هغې بېعزتي کوي زه یو کس یم چې کوم د خلاصولی هم نشم که هغه ته پته وي چې دا پرشتې وي نو څه له بې خفه کېده چې دا غم انتها ته ورسېدو بیا ورته جبریل وایي زه خو جبریل یم دا پرشتې دي بیا د لوط علیه السلام لاړې تېرې شوې ښه ښځه اوس کار وشو خدای الله ورته ووایي چې کله سیء بهم وضاق بهم زرعا سینه تنګه شوه کاش یو مضبوطه قلم یې وی که نه او په هغه کې ناست وې او زما سره ښه چې کوم دی مضبوط مجاهدین وې چې په تاسو خو ما غوبل کړی وې چې داسې تمناګانې وکړي که نه او آوي الی رکن شدید په غیبه نه پوهېده که نه ځکه خو دې غمونو راغستی او چې کله دې غم ته ورسېده نو بیا ورته جبریل زه پرشتې یم دا دروازه ورته کوله که راشئ مه کوه چې راځي بیا لوط علیه السلام خوشحاله شو نو رسولا لم نقصصهم علیک وکلم الله موسی خبرې کړې وي الله پاک د موسی علیه السلام سره تکلیمه په خبرو کولو سره رسولا انبیا دي مبشرین زیره ورکوونکي دي ومنذرین یروونکي دي لئلا یکون دې دپاره چې نشي للناس د انسانانو علی الله په الله باندې حجة څه اعتراض قیامت کې څوک اعتراض ونه کړي بعد الرسول بعد ارسال الرسول پس د لېږلو د انبیاونه الله انبیا را ولېږل قیامت کې ته اعتراض ونه کړي الله زه خبر نه وم اعتراض دل ختم کو وکان الله دی الله پاک عزیزا حکیما غالب او حکمت والا دا چې دا مولیان په دې سختو کې دا زور لګی کنه مدرسې جوړي درسونه کوي صد پاره قیامت کې دا خلک اعتراض ونه کوي یا الله مون خبر نه وو پیغمبر خو زمنګ نه یو نیم زر کاله په خاطر شوی نو الله پاک علماء ته دا همت ورکړي کله بعضې مدرسو کې زه وګرځم وینم حیران شم چې دا مولیان څونه همت کوي کنه د دې قوم بچی را جمع کی دا دین وتخایا دا همت کی دروازه راوزه چې کم دی رضا د الله په لار کې لاړ شه بل پسې دروازه ټکوه بل پسې دا کوه ولې قیامت کې اعتراض ونه کې چې کم دی حجه اعتراض دی پاتې نشي چې زه خبر نه وم خبر مو کړې کلی کې بعضې داسې کسان وي که نه یو ځل دا سپین ږیري ما غونډه جمع کړه ما دې په دې نه کېږي ښه چې ستاسې یوه ګش پکې کوڅه کې بل په دې ګش وکړو په دې ګشو نو خو دا خلک سم نه شول نو ما داسې به کوو چې دا کب کس مونځ ته نه راځي که نه دا غونډ به ځو او د هغه سره بیټک کې ناست یو چای به ورسره څکو مونځ له بیا راولو بیا به پسې ځو سبا ناست یو ډوډۍ به ورسره هم خورو ماخوستن مونځ له بیا چې کله توبه ویسته که نه چې اوس چې کوم دی خبره ما دا لاره معلومه کړه او مونځ به مې زده کو بیا به د بل کور ته ځو مونږ خپل دا جوماتیان دا غونډ مونږ دقسې په یو کور پسې هغه به درځمه نو ما اخر ته ولې مانځله نه راځې څه چل شوی دی که نه ته جومات ته ولې نه راځې ستا چې کوم دی خبره یې ستا به ګیله مې ته بیمار بیا بل بیا مونږ تا نه خبره هم نه یو ستا به ګیله زما چا تپوس ونه کړو چې ته جومات ته راځې مونږ د اینو نو یو ورځ چې مسلمان نه یې هلکه دا پلار کې نشته ښه ته جومات ته نه راځې ستا په ما اعتراض دی یاره چې تا کې دا نقصان دی ما ته نقصان وښایه بې نقصانه زه د سره همتي کوم نه ځان له بل عالم راوله خو مونځ ته راځه تا سره دا خطرې چې ګینې
استاد د پیسې نشم ورکول راوړه زه به ته لیکل وکم لیکل درته کوم پیسه م راوړه خو جومات ته راځه بیا هم چې کوم دا خبره نه سمیږي نو الحمدلله دا حجت دی چې انسان باندې تخپل محنت وکړي اوس اخوا چې نه سمیږي د الله بندګان دي نو د الله بندګان دي الله دې ول اصلاح نصیب کی الله وی انبیا مې راولېږل قیامت کې ستاسو په ما اعتراض نه چې مون خبر نو وکان الله دې الله پاک عزیزا غالب حکیمه حکمت والا لکن الله یشهد لیکن الله گوی کوي بما انزل الیک دوی وی چې ته د الله پیغمبر یې استاد لپاره گواه څوک دی الله وی زه گوی کوم چې دا زما پیغمبر دی الله پاک گوی دلیل دا کائنات دی دا یو سیز باندې چې ګوري د الله د قدرت دلایل دي او الله گوی کې خپل کتاب داسې کتاب نازل کو چې پیغمبر ته وی دنیا ته چیلنج ورکا وته وای چې د یو صورت مقابل کې تاسو زی صورت برابر کړي دا د الله د کتاب د حقانیت چې کوم دی دلیل دی د پیغمبر د صداقت دلیل دی او الله وت خبرم ورکي چې ولن تفعلوا ما د تویلی چې زما د کتاب مقابله نشي کولای بس نشي کولای نشي کولای څوک نشي کولای بس توګه نشي کولای دا در الله گوی دا انزله بعلمه الله دا کتاب نازل کړی دی په خپل علم سره دا د الله علم دی نو ځکه څوک مقابله نشي کولای والملائکه او فرشتي یشهدون گوی کوي په دی وکفا بالله شهید کافی د الله گوا ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافران دي وسدوا عن سبيل الله او دی بندګي د لارې د الله نه قد ضلوا تاخي سره دی گمراه شول ضلالا بعیدا په گمراهي سره لري د حق نه ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافران دي وظلموا او دی ظلم کوي کفرم کوي بیا ظالمان دي مسلمانان نه پرېږدي حرم ته مسلمانان نه پرېږدي دنیا کې اوس ګوري دا کافران و ظلم و ظالمان دي مسلمانانو باندې څومره ظلمونه کوي لم يكن الله ند الله پاک ليغفر لهم چې دوی ته بخنه وکي ولا ليهديهم او نه به اوخی دوی ته طریقه سیلار الا طریقه جهنم مگر تبو خلار د جهنم خالدین فيها دی به همیشه پدې کې ابدا همیشه وکانه ذلك على الله يسير او دا په الله باندې آسان یا ایها الناس انسانانو قد جاءكم الرسول تاخي سره تاسو ته پیغمبر علیہ السلام بالحق په حق سره من ربکم طرف درب تاسو نه تاسو ته پیغمبر را لنو سوکی فآمنو ایمان راوړی فآمنو تاسو ایمان راوړی خیر لکم دا منصوب دی په فعل مقدر فآمنو ایمان راوړی یکو خیر لکم دا بشي غوره ستاسو د پاره د ایمان ستاسو غوره دی د هغې نه چې تاسو د جاهل پلارانو پسې روان یې شرکیاتو پسې روان یې جاهلانه تقلید کوئ یکو خیر لکم و ان تکفروا او که تاسو کفر کوي پیغمبر نه منئ فإن لله بشک د الله د پاره ما فی السماوات والارض هغه مخلوقات دي چې اسمانونو کې دي او پزمکو کې دي وکان الله دی الله پاک علیما پوها حکیما حکمت والا یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لا تغلوا فی دینکم تاسو غلو مکوئ په خپل دین کې هر سیز کې افراط او تفرید دا دواړه منئ کله ډیر محبت کې مخکې وځي دا منه دی کله وروسته پاتې شي دا منه درمیانه څنګه چې دین د اقصی به مني لا تغلو زیاتی مه کوئ مثال په طور عیسی علیه السلام دی یهودیانو د هغه په شان کې دا کامی وکړو چې هغه ته پیغمبر نه وي بلکې الزام لګي د بد عمله ښځې بچی دی دا کامی دی د هغه په شان کې او بعضی نورو کسانو پکې دا زیاتی وکړو چې پیغمبر یې منو په پیغمبرۍ کې دی حتی ورسوي د الله زوی دی لا تغلو فی دینکم مسلمانان درمیانه حق عقیده ساتي نه خو دا ویو چې ګینې عیسی علیه السلام د بد عمله ښځې بچی دی نه د پاکې ښځې بچی دی د الله یو بنده و د هغې بچی دی او نه ورته دا ویو چې خدای دی بلکې د الله پیغمبر دی ولا تقولوا تاسو موای علی الله فالله باندې الا الحق مگر حق خبر وای هغه حق خبره صدا انما المسيح بشک مسیح علیہ السلام عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام د الله دا رسول الله د الله پیغمبر دی وکلمته د الله کلمه ده چې القاها الی مریم دی اچولی و مریم ته کلمه ده کن د الله امرو سورۃ ال عمران کې مې دته موت هم په کلمه د کون پیدا یو یوازې د مشهور د په کلمې سره وجه در چې په دې کې ماده استعمال نه ده
زما او ستا پیدایش په کلمه د کن دی خو د مادي چې کوم دی پکې استعمال شته پلار مور شته او داغه دپاره دا نشته نو ځکه هغه صرف کلمه د کن ده القاها الی مریم دی اچولې مریم ته وروح منه دا روح دی د الله د خوا نه دې ته نسبت تشریفي وي فآمنوا بالله تاسو ایمان راوړئ په الله باندې ورسوله د الله پر رسولانو ولا تقولوا تاسو موای ثلاثه دا صفت د موصوف د پاره ده لا تقولوا تاسو موای الہۃ ثلاثه خدایان درې دي د سموای عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې یو اختلاف هغه چې د يهوديانو او د نصرانيانو اوس متذکر کو الله د دین امنه کوي دویم د عیسی علیہ السلام په شان کې په خپل د دین نصرانيانو اختلاف دی وی الہ درې دي دا يهوديان دي کنه دا ډیر چالباز خلق دي دا ډیر زیات چې کم دي چالباز خلق دي چې کم دي او په ناشنا طریقو باندې خلق گمراه کوي دا نصرانيان دوی خطا کړی دي چې کله عیسی علیہ السلام اسمانونو ته وختو نو یو سړی يهودي بولس ورته وي دا بولس رااله چې کم دی د دې نصرانيانو سره په جامه کې یو ځای او ځان نصرانی کو اوږدې قصې دي نو ځینې کسانو ته ځان سره ملګري جوړ کړو او د یو ملګري ته بېله عقیده وښوله او د خلکو په دومره اعتماد و چې دا بزرګ به چرته تونه بس په ګرجه کې به ناستو عبادت به کوو د خلکو په ډېر زیات اعتماد و هغه اعتماد چې پیدا کو نو بعضو ته اوخو تا ته پته شته چې د عیسی علیه السلام څنګه و نو یو ته دا عقیده زده کړه خپل یو کس ته چې دا خو د الله زوی و دا د الله زوی چې کوم دی څه خلک د دې پسې روان شو دې ته ملکائیه وی او یو بل کس ته دا ور وښوله چې دا خو دا عیسی علیه السلام خود الله دی الله ورکو شو دنیا ته څه وخت زموږ سره بیا رانه لاړ دې ته ملکائیه وی او بل کس ته دا خو ولا چې دا خود الله زوی و دته یعقوبیه وي او دریم جماعت پکې داسې جوړ کوي چې دا درې خدایان دي یو الله دی یو مریم دا یو عیسی علیہ السلام دی او کله به داسې وي یو الله دی یو جبرئیل دی او یو عیسی علیہ السلام دی دا درې خدایان دي نو دا درې ډلې پکې جوړې کړې او دا درې ونه ډلې داسې جوړې کړې چې د خلک دې پسې روان شو خو د خپل عقیدې دوی بیان او وضاحت نشي کولی داسې وایي چې کوم دی چې دا الله نو د هر یو تردید کې کنه د هغې خپل مستقل چې کوم دی دلایل دي الله پاک دنیا ته څنګه راته او بیا څنګه ته نو وضاحت یې نشي کولی څنګه راته دا چې د الله زوی و نو زوی خو چې کوم دی یا کمال وي یا نقصان وي عیسی علیہ السلام چې نو مخکې الله کاملو که ناقصو کوي چې مخکې کاملو زوی سره ناقص شو کوي مخکې ناقصو زوی سره کامل شو نو مخکې ناقصو نو څنګه د الله دپاره زوی راشي درې خدایان منل نو دوی بیا داسې وایي یو ذات الله او داغه سره و علم او داغه سره چې کوم دی وجود دغه ذات الله یوی علم او یوی وجود حیات دغه صفت د علم چې کومونو هغه صفت د علم مضبوط شو هغه یو ذات حیثیت واغستو د عیسی علیہ السلام په شکل کې ښکارا شو خلک راته فکر کوي دا دی خرافات دي یو الله هغه کې علم او هغه کې حیات او وجود تاسو ته مخکې حواله درکول چې روستو دغه وضاحت ته بیا کوم نو دا زید دغه صفت د علم وای دا مضبوط شو دغه صفت د علم مضبوطیا کې یو ذات تواخوتو نه په شکل د عیسی علیہ السلام ښکارش او دویم صفت یو وجود حیات دا مضبوط شو چې کم دی دا واخوته صفت د جبرئیل ته نو اوس کته وای چلکه دا خو درې شول وای درې خدایان دي کنه یو الله شو یو په صفت د علم کې ښکارا شو عیسی شو یو په صفت د وجود کې ښکارا شو جبرئیل درې خدایان شو نو چې درې خدایان شو نو دا خو شرک لازم شو نه شرک نه دی دا دوه درې وانه یو دي نو وای درې دي متو یو الکه نو درې چرته یو کیږي مړ نور چل پکې مکه خدا یو دی نو
دا د دوی عقیده ده چې د دې حل دوی نشي کولی په خلاف د اسلام نه. اسلام چې کوم دی یو ذات مني، الله د الله صفاتونه مني، الله ذات په خپل ځای، صفات په خپل ځای، د ذات په شان د چا ذات نشته، د الله د صفات په شان د چا صفات نشته، د الله د صفات سره مشابه هم د چا صفت نشته. دغه یو ذات مسلمانان مني. عیسی علیہ السلام د الله پیغمبر منو، څنګه چې نور انبیاء علیهم السلام دي. الله په خپل قدرت پیدا کړي، بے پلاره پیدا کړي. سورۃ ال عمران کې دی څنګه چې آدم علیہ السلام پیدا کړي بغیر د پلار او مور نه، عیسی علیہ السلام پیدا کو بغیر د پلار نه. دا د الله قدرت دی. الله فرمایي ولا تقولوا د سمو ثلاثه انتهوا، د لپاره مفعول حذف دی، خیر د لپاره عامل حذف دی. انتهوا عن التسلیس، تاسو من شي د تسلیسنا، پدری خدایانو قول مکوي. وقصدوا خيرا لكم، تاسو قص کوي ځان د لپاره خیر چې د الله توحید دی، د الله وحدانیت منئ. دا ځکه وایو چې دا تقدیر را ونه باسي کنه، نو بیا خو معنا غلطه ده. انتهوا خیرا، د خیر نه منع شي، نو الله د خیر نه څوک منع کوي نه. نو انتهوا عن التسلیس او وقصدوا خيرا لكم. انما الله بشك الله پاک الہ واحد معبود دی یو، سبحانه پاک دی الله پاک، ان یکون له ولد چې شي دغه د پر اولاد، الله د اولاد نه پاک دی. له ما فی السماوات، الله د پر مخلوقات دي چې اسمانونو کې دي او پزمکو کې دي. وکفا بالله وکیلا، کافی دی الله ذمہوار. لن یستنکف المسیح، الله وی تاسو عیسی علیہ السلام ته خدای وای په خپل خداغه نه تاسو کاغه سوی. لن یستنکف، خو دین اعراض نه کوي چې د الله بنده شي، غزان ته د الله بنده وي او ته نه الله دی. نو چې هغه د الله بنده ځان ته وي نو ته څنګه بنده نه وي. لن یستنکف، استنکاف چې کوم دی یو سیز نه اعراض کول. پښتو کې چې کوم دی تینا موږ تعبیر کو، یو سړی د چا خبره ووري کنه خو خې نشي وي پوزه او ته تر وکړه. دا پوزه تر وکول دی ته استنکاف وي. اردو کې وته وي عار سمجھنا، یو سیز ځان د پر شرم او عار ګڼل. لازمی معنا د منع کېدل، نه معنا کې لازمی. لن یستنکف، هرگز چې کوم دی منع کیږي نه مسیح علیہ السلام، هرگز عار نه غنی مسیح علیہ السلام. څه خبر عار نه غنی؟ ای یکون عبدا لله، چې دی شی بنده د الله، هغه دا خو خی. ولل ملائکۃ المقربون، او عار نه غنی فرشتي مقرب د دینه. ومن یستنکف، چا چې اعراض کو، چا چې منع وکړه عن عبادته د الله د عبادتنا، ويستكبر تکبر وک، پس یحشرهم زر چې الله به دوی را جمع کی الیه خپل ځان ته جميعا ټول. فاما الذين امنوا، هر چې هغه کسان دي چې مؤمنان دي، او عامل الصالحات او نیک اعمال کوي، فیوفیهم، پس پوره به ورکړي الله دوی ته اجورهم د دوی اجرونه، ویزيدهم زیاته به ورکړي دوی ته من فضله د خپل فضل نه. واما الذين، هر چې هغه کسان دي استنکفوا چې دوی منع کیږي، واستكبروا او تکبر کوي د الله د عبادت نه، فيعذبهم دوی له الله عذاب ورکړي، عذابا الیم، عذاب دردناک. ولا یجدون، دوی به نه بیاموزي لهم د خپل ځان د پاره من دون الله غیر د الله نه ولیا ولا نصيرا، نسوک دوست او نسوک امدادی. یا ایها الناس، اے انسانانو، قد جاءکم، تاقی سره له تاسو ته برهان من ربکم، دلیل د طرفه د خپل ربنا، دلیل د طرفه د خپل ربنا چې هغه پیغمبر علیہ السلام دی. دا د الله ګوره دلیل دی. وانزلنا الیکم، او ما نازل کړي تاسو ته نور مبینا، رڼا ښکارا. مراد د نور نه چې کوم دی قران کریم دی، پیغمبر را لے تاسو ته کتاب را لے. فاما الذين امنوا، هر چا کسان دي چې مؤمنان دي ایمان وروړي بالله په الله باندې، واعتصموا به، او په دې منګول لګي، پس يدخلهم زر دي چې الله به دوی داخل کې په رحمت منه، په خپل رحمت کې چې جنت ده، وفضل په خپل فضل کې، ويهديهم او بخي الیه خپل طرف ته صراط مستقیم لارنیغه. یستفتونک، تپوس کې استانه، قل ورتوي الله یفتیکم، الله تاسو له فتوا درکې. فتوا ویل شي چې کوم ده کلک چې کوم ده جواب. نو تپوس کی استانه فل کلاله، کلاله هغه کسو چې داغه خکته سلسله بچی نوسی کړوسی نشتا، برا پلار مور نیکو ور نیکدا نشتا. نو چې دا لاندې وبره سلسله نه نو دوا طرفه پاتې شو چې کم دی خويندرونه. نو خويندرونه چې کم دی دا بیا په دوه شقو، یو هغه خويندې وي چې هغه صرف مور کې شریک وي، هغه رونو چې صرف په مور کې شریکو، دا غي مسله دی آل ته په اول د صورت کې وي. دغه کلاله د چیخکته سلسله بره سلسله نشتا، رونه خويندې دي،
خو دا رونه خويندې داسې دي چې په پلار مور دواړو کې شریک یا صرف پلار کې شریک مېرنۍ خويند رونه دي دغه مسله دلته ذکر کیږي ان امرؤن که یو انسان یو سړی او هلاکه دی وفات شو لیس له ولد د پر اولاد نو بچی نشتا دا رنگین وسی نشتا دا سره دویم ولا والده پلار نکی نشته وله اخت د پر خور و نو خور یا د پلار مور سکه خور یا صرف پلار کې شریکا فلها نصف دغه د پر نیمه د ما ترکاغه چې ضرور پریخي دي ضرور په مال کې چې ضرور اولاد او پلار او برس نشته د خور د ضرور په مال کې نیمه مال کېږي خو که یو خور وي او که چېرې دا خویندې ډېرې وي نو مخکې ذکر کېږي بیا دوی حصې مال کېږي د دې رور نه خو د خور میراث اغستو نیم مال او دا رور چې به طور مثال د خور مالو ته پاتې شي دی به ترې سونالي نو دا ترې نه غونډ اغستی شي نو ځکه فرمایي وهو دا رور یرثها دا میراث وړي د دې خور نه ان لم یکن لها ولد که د خور دپاره اولاد نه یو خور چې هغه مړه شو اخکته بچی نشته پلار نیکه نشته د قرورې پاتې شوی غونډ مال دی اغستی شي نور ورته نه غونډ اغستی شي او خور ته نه نیم فإن كانت اثنتين کدا خویندې وي دوه یو ورور مړ شو د هغې خویندې دي دوه یا د دوه نه زیاتې او د دې ورور بچي نشته نو د دې خویندو د دې ورور په مال کې څه کېږي فلهما الثلثان دوه حصې مال دی دا یوه حصه به بیا چېرته تره ته د تره زوی ته ځي مما ترک هغه چې د ورور پریښي وي و ان کانو که دوی وي اخوتن خویندې وروڼه رجالا و نساء سړي او ښځې یو ورور مړ شو د هغه بچي نشته معنه ده چې واده نه دی کړی او پلار یې وفات شوی دی او خویندې وروڼه پاتې شول نه د دې مړه رور چې څونه مال دی هغه به په دې خویندې وروڼو غونډو تقسیم کړي رور دپاره ډبل حصه او د خور دپاره سنګل حصه فللذکر د پاره د نارینه مثل حظ الانثیین مثل د حصې د دوو جنکو دی یبین الله لکم بیانوي الله تاسو ته ان تدولوا کوفیان پکې لار او باسي یبین الله بیانوي الله پاک لکم تاسو ته الله تدولوا چې تاسو گمراه نشئ چونکې د لا مقدر وي بصریان نحویان حضرت هغوی ارزه کې لا مقدر نه وي هغوی ورته فعل راوباسي یبین الله بیانوي الله پاک لکم تاسو ته کراهة ان تدولوا الله نه خوښي ستاسو ګمراهي چې تاسو خطا شئ دا نه خوښي نو ځکه تاسو ته بیان وکړو والله الله پاک بكل شیء علیم په هر څیز دی پوهه بسم الله الرحمن الرحیم سورة المائده حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کې دا دی چې دا تقریبا آخری سورتونو کې دی دا چې کوم د آخری سورتونو کې دی نو د دې وجې نه د دې تاسو حلال او حرام دا زده کوي کم چې په دې کې حلال دی نو هغه حلال وګڼه او کم چې په دې کې حرام دی نو هغه حرام وګڼه ځکه دا په آخري صورتونو کې دی گویا په دې کې د منسوخ چې کوم دی حیثیت ډېر کم دی نو یو قول پکې دا دی چې دا بالکل یو سل څوارلسم دی بعضې فرمایي دا یو سل دولسم دی او دیارلسم پکې چې کوم دی صورت نصر دی او څوارلسم پکې توبه ده خو یا صورت نصر او یا صورت توبه او یا صورت مائده خو دا بالکل آخري صورتونو کې دي وړاندې صورت کې چې کوم دی ذکر شو یبین الله لکم الله تاسو ته بیان کوي نه په دې صورت کې د احکام و تذکره ده د بیانات و تذکره ده د صورت بنیادی مضمون چې کوم دی هغه د تحلیل او د تحریم مسله ده څنګه چې وړاندې صورت او صورت نساء کې زیات چې کوم دی کورنی مسایل ذکر کېدل د کور اصلاحات ذکر کېدل د خویندو د رونو د ښځې د خاوند داسې مسایلو نو صورت مائده کې زیات مسایل د خوراکي دي حلال ستوي حرام ستوي الله کم حلال کړي دي هغه حق الله چې کم حرام کړي هغه حق بندګانو چې کم شی حرام کړي باطل د ځان نشیز حلال کړي نو باطل یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان ولو اوفوا بالعقود پورواله کوي په وعدو باندې کم عهد او وعده دې کړی د نو پاغي پورواله وکا الله سره دې وعده کړی د ازل کې الله دنه وعده غسته و الست بربکم نو تابع بلا اوفوا بالعقود دغه وعده پوره کا یا تا چې کوم د ایمان راوړې د نو ویل د چې لا اله الا الله کلمه دی اوې دا کلمه د الله سره وعده و نو اوفوا بالعقود د کلمې لاندې اوس ژوند تیروا او څوک تیر امنت بالله اخلي
تا چې امنت بالله او د الله سره دی وعده وکړه نو اوفو بالعقود. احلت لكم حلال دي ستاسو د پر بهیمه الانعام ساروی او هغه ساروی چې خلکو په ځان حرام کړي دا بحیرا صایبا دا حرام نه دي، مخکې دا غي تفصیل روان دي. ساروی ستاسو د پر دا حلال دي الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لوستې شي تاسو ته حرام تاسو ته بیان شوی دي غیر محل الصید دی حال کې چې تاسو بنه حلال و اخکار وانتم حرم چې تاسو په احرام کې حج او عمره ته سي احرام دی وتړو اوس پتا باندې اخکار منه شو احرام دی تړلې دی نو د کور ساروی علاله ولې شي خو اخکار نشي کولای. کم سړی چې احرام تړلې دی او د اخکار کوي او اخکار وکړو دا داسې مردار دی لکه څنګه چې کافر علاله کوي هغه مرداري داسې دا مردار دی ایسو کې نشي خوړلې. ان الله بشک الله پاک يحكم فیصله کوي ما یرید هغه چې الله اراده وکي. یا ایها الذين امنوا اذ ایمان ولولا تحل تاسو حلالوي شعائر الله نخي د دین د الله د دین چې کمی نخي دي داغه به حرمتي مکوي. د الله د دین مختلف نخي دي وړاندې محاوله درکولا شاه ودی الله صاحب چې فرمای لوی نخي هغه بیت الله شریف دی دا د الله د دین نخه ده منز دی پیغمبر دی قرآن دی دا د الله د دین نخی دی. دارنګ حرمینو کې چې کم د دین د پر شاعر مقرر دي دا صفا ده دا مروه ده مطاف دی مینا ده دا د دې به حرمتي مکوي. ولا الشهر الحرام او تاسو به حرمتي مکوي د میشتو د عزت. ولا الهدیا او تاسو به حرمتي مکوي د هدایا کم سروي چې حرم تلېږي ته هدیه وي. پخوا چون کې عموما پیدا مزالي به نو چې کم سړی به تو ابازان سره او خان روان کړي ګړي بيزي به روانې کړي وي دا به الته علالوم چې کم د حرم مسکینانو ته نو دا چې کم سروي روان دي ته هدیه وي نو د دې به حرمتي مکوي. نو کدا به د چا فصل تواخو ته به تسنه به واپس به پلار باندې سیده کو دا د حرم سروي دي. اوس خو د ځان سره نشي بوتلره نو چې نشي بوتله الته چې سونه د حرم باشندگان دي نو کوشش وکړي چې پاغه وسعت راشي پر اخیرش هغه سره احسان کول هغه له پیسې ور کول هغه زنه سودا کول چې دا خلک مالدار شي دا رنګ ساروي اخلي پاغه باندې اوخري نو دا د حرم احترام دی. ولل هدیه ولل قلائد قلائد قلاده ویل شي په غاړه کې او ته پټه اچول نو تاسو چې کم دی به حرمتي مکوئ دی قلاده ظاهري چې کم دی معنی نه سې کیږي قلاده خو دغه پټي ته وي نو د دې پټي به حرمتي مکوه او به حرمتي خو د ساروي منه ده. نو دوه طریقو سره خبره کوي شي یو او تم مضاف راو باسا ولا ذل قلائد به حرمتي مکوه د هغه ساروي چې خاوند قلاده دی پټو ته اچولې شوی د حرم ته روان دی نو د ساروي به حرمتي مکوه. او دوی منه چې دا مضاف ترونه باسي نو دغه شانتي ولل قلائد به حرمتي مکوه د دې پټي بیا دا نفی دا مبالغتن چې ګوره د ساروي ته خو سم وایا خو چې دا کم پړی او تا چولای شوی د ګوره د پړی به حرمتي کوه. ولا آمین البیت الحرام انا هغه چې امن حاصل کی بیت الحرام تا کم دل تلاله امن حاصل کو د تبم سنوای یبتغون دوی لټی فضل من ربهم فضل د خپل ربنا ورضوان او لټی د الله رضا. واذا حللتم کله چې تاسو حلال شوي احرام د پرانیستو فاستوادو نو به اخکار کولې شي احرام د لری کو اوس کو اخکار کینو کولې شي. ولا یجرمنکم تیز دین کی تاسو لره شنآن قوم دشمنی د قوم د چا سره دشمنی د په ضد کې شي نو بیا هغه ته حرم ته نه پرې دي. ان صدوکم چې تاسو بن کی عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه ان تعتدو چې تاسو پاغي زیته وکي نو زیته مکوا. وتعاون یو بل سره امداد کوي علی البر والتقوا په نیکه باندې او په تقوا او پرهیزګاری باندې یو سړی د نیکه کار کوي نو تو سره ملګری شه. ولا تعاون یو بل سره امداد مکوي علی الاسم په ګناه والعدوان او په زیتی. واتقوا الله ويرګي د الله نه ان الله بشک الله پاک شدید العقاب سخ عذاب ولاده. حرمت علیکم المیتہ وړاندې حواله ذکر کول او حلت لكم الا ما یتلا حرام هغه دي چې الله وی تاسو ته مل وستي دي هغه حرام داري. حرمت علیکم حرام دي پتا سو المیتۃ مردار والدم اوینم هغه چې بيږي ولحم الخنزير او غوخه د خنزير تفصیل دی په دویمه پاره کې ویلو وما او هغه اوهل لغیر الله چې په دې आवाज پور تکړې شي د پاره د غیر الله
د الله نه سوا د بل چا د پر دا بنخته وکړې شي ومنلی شي دا حرام. والمنخنقه هغه چې دغه مړی خپه کړی شي یو سروې دی چې کنده مړی ته پړې ور پرېوته او تاو شو مردار شو چې مردار شو دا مړی خپه شوی ده مردار دی. والموقوز هغه چې ټکولې شوي سروې دی چې کم دی هغه تاو ته لوړې ونیولې په لرګو دی اووهو مړ شو د علالینه بغیر نو دا مردار. والمتردیه هغه چې ورغختلی شي د غره سروې ورغختو چې کم دی بغیر د علالینه کوز پرېوته مړ مردار شو نو مردار دی. کوی ته ساروی پریوتو د چت نه کور ته چې کم د ګډ را پریوتو چې تب سره کوزیدل مړ دی کوی ته پریوته دی مړ دی متردی دا رغخته دی نو مردار شو. والنتویح هغه چې پخکر وهلی شوي غوجل کې ساری ولاړو چې کم دی غوی دا پخکر باندې و مړ شو نو مردار دی. وما اکل السبع هغه چې اخري زناور تا ساروی ساتل چې کم دی شرم خزمره پسې رالی او ګډه چیلې د نمات کو مردار شو نو دا مردار دی. الا ما زکیتو مگر هغه چې تاسو حلال کئ د هغې سلګي چې دا مری خپه شوی وه خو لا مړ نه و سا پکې وه موقوزه په ډانګو دي ووهو خو لا جمدې دی سا پکې ده. والمتردیه ورغختو خو ته ورسېدې سا پکې ده. والنتویحه پخکر وهلی شوی دی خو لا سا پکې ده هغه د شرمخ او زمري مات کو خو لا سا پکې ده نو تا ذبح کو ما زکیتم نو چې ذبح کو اوس دا جایز عام ده که دا ذبح اختیاري وي او که ذبح اضطراري وي. ذبح اختیاري دیته وي چې تیره سیز راوالی اوسپنه ده لرګی دی تیره کاڼی دی تیره په دې هر یو ذبح کېږي ښه او تا چې کوم دی مری پې کټ کړه څلور سیزونه کټ کول وي دوه رګونه دي او یو چې کوم دی د خوراک مری ده او بل د سکاک مری ده مري او حلقوم ورته وي او ودجان دوه غټ رګونه دي دا څلور سیزونه کټ کول دې ته چې کوم دی ذبح وي که درې دې پکې کټ کړه نو صحیح ده. دا څلور سیزونه کټ کول په اوسپنې کټ کې په تیره لرګي کټ کې په تیره کاڼي کټ کې بالکل صحیح ده. سړی علالۍ ښځې علالۍ بالغ علالۍ نابالغ علالۍ خو شرط مسلمان بالکل صحیح ده. نو د ښځو منځ کې دا مسلې چې ښځه حلاله نشي کولی غلطه ده کولی شي. دارنګې هغه چړې باندې حلاله نه کېږي چې پای کې اوسپنه لرګی ورسره نه وي غلطه ده. لرګی اوس شته او که نشته په لرګي هم حلاله کېږي خو چې په چل پوهېږي چې کوم دی بشرطې. پخوا یو مسله وه هغه جدا ټکي راوتي هغه داسې و یو سړی و چې کوم دی بد عمله غوندې یو پیرې د ځان نه جوړ کړی و چې کوم دی غلطې مسلې به خلکو ته ښولې پیرې تاریکي ورته وی هغه به وی دا چرګان چې څونه دي که نه دا چې چا ونیو د هغه دی چرګ خو د هوا مرغه و چې چا ونیو د هغه دی په دې کې زما ستا نشته. نو داسې په خلکو کې نو او علما و خلکو منع کول چې بیوقوفو دا خو در سړي خپل ملکیت دی. نو بیا مسلمانان علماو په دې باندې پوه کړل چې تاسو چې کوم دی چرګ حلالوئ نو دا به څوک نه خوري ښه هغه چرګ به خوړی شي چې عالم حلال کړی بس چې کوم چرګ عالم نه دی حلال کړی هغه به نه خورئ نه کې به شل دو چې تا به چرګ راوړو وایه بچې دا چرګ د چا دی تپوس به یې کوو جی دا چې کوم دی زمون خپل دی ساتلی مې دی مور مې راکړو پلار مې راکړو چې مولوي صاحب لوي څه چې حلالې کړي نو اوس به هغه حلال کړو نو د تپوس نه بعد به حلالوه چې د پردی چرګ څوک نه خوري. نو هغه وخت کې دا مسله وه چې بغیر د مولوي صاحب نه حلاله منع ده د چل دقوخه. بیا خو هغه فتنه ختمه شوله هغه فتنه ختمه شوه چې کوم دی نو ستا چرګ دی که ته حلالی او که په خپل حلالی او که مولوي صاحب باندې حلالی هغه به ستا خوښه ده. انو لحاظه دا ذبح اختیاري ده. دویمه ذبح اضطراري ده. ذبح اضطراري دې ته وایي تو د غر په سر باندې څاروي ساتې او ګډ د نه ورغوښته لاړ د کمر نه پرېوته نو ته خو پسې دنګلی نه شي چې ته د کمر په شا راتاویږي ورځې خو مردارېږي د پاسه نه په چاړه وله بسم الله الله اکبر چې په هر ځای چاړه ولګېدله نو چې ورسېدې مړو جایز جمدیو بیا به صحیح حلالې ګډ رامنډې والې ترپه لاړ چې کوم دی د کوی منځ ته پرېوتو تا چې وکتل چې کوم دی دالته سټ مات شوی دی ان قریب مردارېږي د پاسه په چاړه وله بسم الله الله اکبر چې په کوم ځای ولګېدو دقې حلاله ده. بیا چې پسې ورکوز شي او یا د کوی نه راوخېجو که مړو جایز او که نه مړ نه لا صافه کېده اوس بیا صحیح حلالې
او دغه چاړه چې په کوناټي لګېدل دا او که په سر لګېدل دا او که په خپل لګېدل دي هر ځای باندې چې ولګېده د تذبح استراری وي ساروی دې تړلې دي هغه چې کم دی ویری د او تختېدو نو چې او تختېدو چې کم دی اوس یې نشي نیولې نو چې نشي نیولې په غشي ولا بسم الله الله اکبر دا ستا د کور غویو چیلې او دا وس لاړ چې کم دی سارانه شو چې په کم ځای دی ویشتو جایز تا ورسېدې مړ جایز خو که بالفرض جم دیو به صحیح علاله دا چې ذبح استراری کې نو دا به هغه سیز وي چې هغه تیروي غوسول کوي او د دې تیروالي په وجه نه نوځي په دې علاله کې ښه کم سیز چې د تیروالي په وجه نه نوځي په هغې باندې علاله منه ده مثال په طور ته چې کنده په کلاشنکوپ باندې ډز کې او سیز پې ولې نو د کلاشنکوپ مرمۍ دا تیره نه دا خو په زور نه نوځي د باروتو په زور همدارنګې چرایز باندې تا مرغې ویشتې دا ګوله چې ننوځي دا تیره نه ده دا خو د زور د باروتو په وجه ننوځي بادي ټوپک باندې تا سیز ویشتو نو که دې باندې د سیز ویشتو دې نه فقها تعبیر کوي په بندوقې سره کم چې سیز په ډز په دې بندوقې باندې لګېږي او مړ شو ته ورسېدې ستا د رسېدل نه مخکې مړ دی دا مردار دی دا داخل دی والموقوظه په ټکولو کې داخل دی او کنه سا پکې وا به د حلال کنو ټیک ده مختصر مسله دی د بادي د چرایز د کلاشنکوپ په دې باندې ته ډس کې او سیز دی پیويشتو نو کمړ شو به مردار دی او که جم دیو حلال دی کنو ټیک دی د حلالو د مخ کې چې ته مردار وای ولی زکه دا باروت په زور باندې ګولې نه نوځي او داخل دی والموقوذه په ټکولو کې داخل دی وما ذبح على النصب هغه چې حلال شي په نصب باندې نصب څوک باندې کوي په بوتانو سره دویم نصب منصوب د بیت الله شریف نه چاپیره 300 شپېته چې دا وکنه دا نصب د بوتان نو یو بوتو او یو نصب وي بوت هغه چې کانه اتراشي او هغه نه شکل جوړ کې بوت اتراشي کانه اتراشي یا لرګي هغه نه شکل د چا جوړ کې دته بوت وې سنمي بیا او یو نصب بیت الله نه چاپیره چې کوم دا غون بوتان نو دای ګټه راولې وي او بس سب یو ځنه دا ډیره مچدار غټه ده به د تو درولې نو هغه باندې به تیل اچولیو د به اثر هغه پلاس به راخ کده خو کوله ولا به عجیب خلکو کنه دا 360 دا نصب بوتان نو بوتان نور پکې نو په بوتانو په نومي علالین امنا او کداغه نصب په نومي علالین امنا ما ذبح علی النصب دا دوی ته طریقې وي وان تستقسموا دا چې تاسو تقسیم وکئ بالازلام په غشو باندې دوه طریقې وي د غشو د تقسیم لس کسان به شریک شول سو خان لک لسو خان به توري مثال اخلو شل خان الو دو خان الو 10 به پیسې را جمع کړي نو د لسو کسانو په شریکو خان واغستل دغه خان به غوخه جوړ کړي به دغه نه ډيري جوړ کړ دلته به یو ډیره کې خدا الته به دو ډیري کې خدل دلته درې دلته سلور دلته 15 دلته شپږ دلته و کسان دی لسو او ډیری سو وځي کې خول خدا اومنس کې تفاوت دلته یو دی الته دو ډبل دی دلته په تریبل باندې درې دی الته چې کم دی په سلور برخه دلته 15 دلته شپږ دلته و دا لس کسان به غونډال کسوړې کې به چې کم دی غشي اچولیو نو په یو به 1 لیکلو په بل 2 په بل 3 په بل 4 په بل باندې 7 او درې غشو په هغه بسونه منجور سه بیره واستو خطه دا نخي معلومه کا هغه بچ شي او خو یو غشه بیره او چت کو هغه به 1 لیکل شي د پلان کې په نوم راو باسا د پلان کې الک استا پکې وډېره شوخه اوس دې پلان کې په نوم راو باسا بیا به چې هغه 15 ولا خستاب کې 15 شولې اوس د پلان کې په نوم هغه ستا پکې 3 شولې د دې بل په کې وشولې نو لازمی ده چې لس کسانو دیو ته پکې حصے ملو شوي دی بل په نوم راو باسا به تش غشه راو ته ستا پکې نشته ستا پکې 3 به پکې به برخې شول او داو به پکې د برخې شول خو د چا پکې وا د چا دو د چا و بیا چې به د چا حصے ورسېد ناغه بزان نه خوړه دا به غون را جمع کړ په مسکینانو به خوړل په دې به فخر کو دومره خیرات مو کړي او چې د چا پکې به حصہ نه و هغه به شرمنده روانو مړستا قسمت خراب دی دا دوی تقسیم د دې په معنا کې هر هغه تقسیم چې چاته حصہ ملاويږي او څوک محروم ګرځيږي دا منه دی دا سیز مو واغستو اوس راځي چې کم دی په دې خسنه اچو د چا پکې وختو داغه برسي دا بل محروم حرام بازار کې ولاړی کنه دا موټر سایکل دی لکه د 500 روپو 1000 روپۍ ټیکټ دی
خوش قسمت به پکې دا غرسینو جی دا سلويخ پوره شوي دي بس لس پکې کم دي ښه نو دا پکې راشي زه کېدای شي زما پکې وخیږي نو هغه ته خپلې 50,000 پوره شولې بیا چې کم د خسړی واچولی شو یا په رښتیا یا په دروغو یا په صداقت یا په دوکه خو یو ته ورسېد او یو کم 50 محروم شو دا خسړی حرام دی ان تستقسموا بالازلام څنګه چې هلته 3 کسان محرومه کېدل دلته یو کم 50 محرومه کړه 50,000 روپیا ټیکټ دی چې دا ګاډی دی چې کم دی او د دې 6 लाख روپۍ قیمت دی بس 12 کسان به غواړو نو بس ار یو په دې لالچ کې رامنډې وي 50,000 زما والا نو هغه پوره شو خسړی واچولی شو اکثره دا دوکۍ خپل کس ته ورکوي خو که په صداقت وي نو غلطه ځکه 12 کسانو کې یو ته ګاډی میلاو شو او 11 کسان محروم شول د دې په حکم کې باڼ دی ښه باڼ هم دغه سیز دی د ځاله باڼډونه اغستې ایښي دي په دې تمه دی چې نن به مې راخیږي سبا به مې راخیږي 80 کاله ستا چې کوم دی 10 لکه روپۍ بندې دي مړه شي بابا د سره پکې راونه خیږي نو ستا د پیسې په څه بندې وي ان تستقسموا بالازلام په دې کې داخل دی دا یو دویمه طریقه دا وه 3 غشي جوړ کړي په یو باندې لیکلي امرني ربي په بل لیکلي نهاني ربي په بل کې اسم نو یو سړی به سکار کو یاره چې سفر کوم زما دوبیا ته پیر صاحب ته خدا وګوره چې سفر می څنګه دی یاره چې دې زویلا کویدن کوم خو ته وګوره چې دا څنګه دی یاره چې دا چې کم دی پلانې کار کوم دا کور جوړم ته دا وګوره چې څنګه دی دله د خپل شکرانه جمع کړه هغه به غشي په کڅوړه کې وخوځول کبه راوته 3 غشي د چې تل لاس کې خامخا به پکې یو راوځي نو کبه راوته امرني ربي الک کوا کار کې د خیر دی ښه او کبه پکې دا راوته نهاني ربي به نه کو او کبه دا راوته چې اسم پکې نشته لا صبر وکړه رب سوچ کوي ښه چې کم کار کې د خیر دی بل ورځ بیا ګورو ان تستقسموا بالازلام نو لہذا د دې په حکم کې زمونږ دا خبرې وي یو سړی په سفر روان دی چې د کور نه راوځي مخې ته تور سپی راغی یاره به دا تور سپی مې مخې ته رالی مړه خو سفر مې نه دی ښه اوس نه ځم د دې حکم کې داخل دی نه داسې به نه کې همدغه رنګې ته چې کوم دی سهار یاره دا پلان کې مخې له راغلی غونډه ورځ مې ګډه وډه ده غلط سوچ دی کړی دی ښه غلطه ده دا هم د جهالت طریقې وي ان تستقسموا بالازلام توکل په الله کوه اعتماد په الله کوه دا قصې به مخې ته نه راوړي ذالکم فسقون دا فسق دی الیوم نن ورځ یئس الذین نا امید هغه کسان کفرو چې کافران دي من دینکم ستاسو د دین نه فلا تخشوهم تاسو دوی نه مه یېرېږئ وخشوني ویېرېږئ زمانه اليوم اکملت لکم دینکم نن ورځ ما پوره کړو ستاسو دین مې تاسو له پوره کړو واتممت علیکم نعمتي او ما پوره کړه په تاسو خپل نعمتونه ورضیت لکم الاسلام دینا او ما راضي شم ستاسو دپاره په اسلام باندې په اعتبار د دین سره د دین اصول دا پوره دي بعضې جزیات وقت په وقت سره اجتهادي شکل باندې راتلی شي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه یو یهودي تپوس کې ستاسو په دې قرآن کې یو آیت دی که دا زمونږ په کتاب کې وی که نه موږ به دغه ورځ د اختر نیولې وه عمر صاحب ته کم آیات دی نو دا آیت دا دومره قیمتي او ډېر اعلی مضمون دی الله وایي چې کوم دی تاسو له مې دین پوره کو په تاسو مې خپل نعمتونه پوره کړو ستاسو دپاره مې اسلام باندې خوشحاله یم عمر صاحب ته ما ته ښه یاد دي چې دا آیت په کوم ځای کې نازل شوی و ته به یو اختر نیسې زموږ 2 اخترې وې په دې ورځ دا پیغمبر علیه صلات وسلام په حجة الوداع کې عرفات باندې ولاړ دی د مازیګر نه بعد د آیت نازل شو و یو د عرفې ورځ و دا د مسلمانانو د اختر عظیمه ورځ وي او دویم د جمعې ورځ وه زموږ 2 اخترې وې ته پکې یو اختر وې په معنی د تور هغه څوک چې محتاج شي په مخمستین په ولګه کې د ولګې نه مړ کېږي او دغه حرام پراته دي نو اوخره خیر دی غیر متجانبین چې نه اعلان کوونکی لاسم ګناه ته فإن الله غفور رحیم بېشک الله بخونکی مهربان دی یسألونک تپوس کوي ستانه ماذا احل لهم څه شی حلال دي دوی دپاره قل ورته وایي احل لکم الطیبات حلال دي ستاسو دپاره پاکیزه خوراکونه وما علمتم هغه چې تاسو تعلیم ورکوي من الجوارح د زخم پیدا کوونکو نه دا د ښکار مسایل دي سړی چې ښکار کوي که نه په 2 څیزونو باندې ښکار کېږي یو په جماعت کېږي یو په حیواناتو باندې کېږي جماعت مسایل مې درته وسوې که ته داسې څیز باندې ښکار کوې غشی دی نو دا تیرۍ په دې ښکار کېږي اوس که ته په لوړ باندې ګزار کوې او په لوړ د څیز ویستو نو دا موقوزه ده
او دلته ذکر کیږي په حیواناتو باندې ته چې هر حیوان له تعلیم ورکې او په هغه ښکار کې نو صحیح ده هر حیوان البته د دوی نه چې کوم د فقها یو خنزیر مستثنا وي په د بخکار نه کې ځکه دا نجس العین دی او دویم ته زمری مستثنا وي ځکه زمری پهلوان دا د چا تعلیم نه مني د دې نه علاوه هر حیوان له چې ته تعلیم ورکې او په هغې باندې سپي له به طوري مثال ته تعلیم ورکو تعلیم خپل شرایط دی اوس په دې ښکار کې نو شرط دا دی چې دا سپی به ته پسې د ښکار پسې لیږې ته به یې لیږې په خپله نه یو شرط دویم چې دی لیږو بسم الله به ووایې نو بسم الله نیسا بسم الله دی وی او تا پسې ولیږو دریم شرط چې دا سپی به د تعلیم والی هسې کوڅه ډب سپی نه د کوڅې نه د سپی ونی او تا په مخه کړی ښکار پې کې سیز یې مړ کو نو دا ښکار ناجایز دی تعلیم والا سپی به څلورم شرط دا دی چې دا ښکار وکړو نو تاله ساتلی دی دا څلور شرطونه متفق دي ایمو په منځ کې امام صاحب پکې پنځم شرط وی چې دې سپي د ښکار ونیو کم از کم چې داړه پکې خخه کړي چې زخم یې پیدا کړی وجه دا ده چې ته ورسېدا خو مړ دی ذبح اختیاري راغلی ده نو چې کم از کم زی زخمی کړی چې ذبح اضطراري خو راشي که نه او د جوارح نه دا قید راوباسي اوس دغه څیز ستا لپاره جایز دی وما علمتم هغه چې تاسو تعلیم ورکړئ من الجوارح د زخم پیدا کوونکو نه مکلبین چې تاسو لیږونکي تعلمونهن چې تاسو تعلیم ورکوونکي هغه ته مما د هغې نه علمکم الله تاسو له تعلیم درکړی فکلو خورئ مما امسکن هغه چې دا ایثار کې وساتي علیکم تاسو ته واذکروا اسم الله یادوئ نوم د الله پاک علیه په دې باندې واتقوا الله د الله نه ویرېږئ ان الله بشک الله سریع الحساب جلد حساب والا دی الیوم نن ورځې احل لکم الطیبات مسله دی چې دا کم خوراکه علاله نه غواړي دال لوبیا مسور چڼې داسې څیزونه که مسلمان یې پخی ام جایز ده که کافر یې پخی ام جایز ده د مسلمان په کور کې پاخه دي ام جایز ده د هندو په کور کې پاخه دي او تی خورې نو ام جایز ده خو چې هندو پکې بل ناروا څیز نه اچولی ښه دال یې پخ کړي او د پاکستان غوړي دي دا جایز دي اوس که هندو پخ کړي دي چې کوم دی دال خو پکې د خنزیر وازګې اچولی دي نو دا بیا ناروا ده خو که مسلمان پکې د خنزیر وازګه واچوي هم ناروا ده نو هغه څیزونه چې علاله نه غواړي د هر سړی پخولی شي خوراک جایز خو چې بل څه ناروای پکې نه اچوي دویم څیز د علالې والا دی چرګ دی ګډ دی بیزه ده غویی دی نو دا غوښه به هغه خوري چې دا مسلمان علاله کړي وي بس دویم د هغه سړي حلاله چې هغه اهل کتابي دی خپل کتاب آسماني مني د د حلاله جایز ده او د دوی نه علاوه هندو دی سیک دی مشرک دی دهری دی چینایی دی داسې خلک د دوی حلالې منه دي نو که د دوی غوښه وي ابه نه خوري دا حرامه ده بیا نو الله فرمایي حلال دي ستاسو دپاره چې کوم دی طعام الذین احل لکم ستاسو دپاره طیبات و طعام الذین خوراک د هغه کسانو اوتو الکتاب چې هغې ته ورکړی شوی د کتاب حل لکم د هغې طعام هم ستاسو دپاره حلال دی و طعامکم او ستاسو طعام حل لهم د هغوی دپاره حلال دی د اهل کتابو ته الله دوه عزته ورکړي دي یو د هغوی حلالی ستا دپاره جایز کړه او دویم د اهل کتابو ښځه مسلمان دپاره جایز ده خو د مسلمان ښځه د اهل کتابو دپاره جایز نه ده نو د هغوی ښځه ستا دپاره جایز ده والمحسنات او آزادې ښځې من المؤمنات د مؤمنونه والمحسنات او آزادې ښځې من الذین د هغه کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړی شوی هغوی ته کتاب من قبلکم ستاسو نه مخکې اذا آتیتموهن کله چې تاسو ورکوئ دوی ته اجورهن د هغې مهرونه محسنینه چې تاسو نکاح کوونکي غیر مصافحینه چې نه تاسو بد عملي کوونکي ولا متخذي اخدان او نه نیونکي تاسو پټې دوستانې پیسې ورکې خو نکاح کې ومن یکفر بالایمان چا چې کفر وکړو په ایمان سره فقد حبط عمله تاقي سره برباد شو د عمل دویمه پاره کې مې تا ته حواله درکوله چې یو سړی چې کوم دی د ایمان نه مرتد شو احنافو مسلک دا دی چې مرتد شوې ستا اعمال ختم شول عامه ده که ته واپس به ایمان ته راځي او که نه راځي عامه ده که په کفر مري او که په اسلام اما وروسته بیا ستا اعمال راځي خو چې یو ځل مرتد شوې ستا مخکې اعمال ختم شول دلیل د آیات دی ومن یکفر بالایمان چا چې کفر وکړه په ایمان باندې نو د سره دا قید نشته چې مرګ
بس چې کافر شوي فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين د اخرت کې د تاوانیانو نه. یا ایها الذين امنوا اذ ایمان ولو اذا قمتم الى الصلاه کله چې تاسو پاسېږئ مانځته فاغسلوا وجوهکم تاسو وینځئ خپل مخونه و ایدیکم خپل لاسونه الى المرافق تر څنګلو پورې. د تیمم متعلق دو آیاتونه راغلي دي، یو دا سورۃ مائده کې ذکر دی، یو آلته په سورۃ نساء کې دی. آیا تیمم متعلق کم آیت راغلی دی؟ نو په دې کې مفسرین او محدثین چې کوم دی متردد دي، خو محققین فرمایي د تیمم متعلق دا آیت راغلی چې کوم دلته ذکر دي. حضرت عائشہ د پیغمبر علیه السلام سره په سفر ده، هار ته نورک شوی دی، یو ځای کې دوی دمه کوي اوبه نشته. نبی کریم علیه السلام د حضرت عائشې په پتون باندې سر ایښی دی، آرام کوي. خلق د صدیق سے پسرال و استا د لور احتیاط نه کوي، وګوره هار ور کړی دی چې کنده اوس خلک د غې پسې تللی دي، سفر کې منګي سار شول او بنشته. صدیق سے براله حضرت عائشہ په دې تشو کې په سوکانو د سیواله ته ور احتیاط نه کوي او زنه خو زیدم اسنه چې نبی علیہ السلام را پاسیږي. نو چې کله نبی کریم علیہ السلام را پاسې درسته د خوب نه الله حکم د تیمم را ولېګا. اسید ابن حذیر راله وې دا صدیق کورنه برکتی خلک یې نو د صدیق کورنه برکتی خلک بس ارزه کې ستاسو برکتونه دا وګوره سمنه د سہولت خبر رااله امت ته سونه سہولت شو چې وبني وې تیمم وه. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم خپل خپل کعبین تر پړ کو پوری و ان کنتم جنوبا کوي تاسو جنوب فطهروا نزان خپا کوي خپا کول سر نخپو پوری غسل کول. و ان کنتم مرضوا کوي تاسو مریضان او علی سفر وي په سفر او جاء يراشي احد منکم یستاسن من الغائط دمیت یازنا او لامستم النساء تاسو ملو شي د خپل بیبیانو سره. لمس معنا مجیما کولا سورۃ النساء کې متاته درې دلایل وي. فلم تجدوا بیا تاسو نه مندل ما ان او فتیمموا تیمم وهي صعيدا طيبا پاکه خوره فامسحوا بوجوهکم تاسو مسوکی په خپل مخونو و ایدیکم په خپل لاسونو منه د دینه. یو زلزمه کې تلاس را واچه مخبه مسکی بیا بزمه کې تلاس را واچه دوه لاسونه به څنګهلو پورې مسکی هم د قطه تیمم وې دا د جنابت د پر یو کده به د سیده پري. ما يريد الله اراده نکي الله پاک ليجعل عليكم چې وګرځي پتا سو باندې من حرج ستنسیا ولكن يريد لیکن الله اراده کوي ليطهركم چې تاسو پاکي وليتم نعمته پوره کې الله خپل نعمتونه علیکم پتا سو لعلكم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. واذكروا نعمت الله یاد کړئ الله نعمتونه علیکم چې کړي دي پتا سو میثاقه الذي او اغه وعدي واسقكم به چې تاسو سره کله کې وعده کړي وي اذ قلتم کله چې تاسو سمعنا من غورد واتوانا من تابعداري کو. دا وعده یا چې کوم د مدینه والا و د پیغمبر علیه السلام سره وعده کوله ته مدینه ته راشه موږ بس ته امداد کوو. الله فرمایي زما د پیغمبر سره وعده نه وکړي دې ته ویلې شي بیع عقبه دا ډېر لوی منقبت چې کوم حضرات دغه وعده کړي و ان شاء الله رستو راځي. او یا دا وعده د ایمان دا واتقوا الله د الله نه ویریږي ان الله بشک الله پاک علیم په هده به ذات صدور پر ازونو د سینو. یا ایها الذين امنوا اذ ایمان ولو كونوا شیطاس قوامین ولال لله د الله د پر شهدا گوی کون کی د الله د پر گوی کوا بالقسط په انصاف ولا یجرمنکم تیز دین کی تاسو لره شنآن قوم دشمنی د قوم د چا سره دینه لګی دا نه پاغه باندې زیاتی خبره کې د ظلم خبره کې د سموایا نو دغه دشمنی د پتا باعث نشي علا پدې خبر الله تعدلوا چې تاسو انصاف نه کوي بلکې اعدلوا انصاف کوي هو دا انصاف اقرب للتقوى نزدې د پرهیزګاری ته هو عدل تراجی دې چې کوم په اعدلو کې پروت دی. واتقوا الله ويرجد الله ان الله بشك الله پاک خبير خبردار دی بما تعملون هغه چې تاسو عمل کوي. وعد الله الذين امنوا د الله وعده هغه کسانو سره چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي لهم مغفرت دوی د لپاره بخنه ده او اجر عظیم او اجر دی لوی. والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي وکذبوا تکذیب کوي به آیاتنا زمون پایاتونو اولئک دا کسان اصحاب الجحیم خاوندان د جهنم دي. یا ایها الذين امنوا اذ ایمان ولو اذكروا نعمت الله یاد کړئ د الله نعمتونه علیکم چې کړي دي پتاسو اذ هم قوم کله چې قصو یو قوم ایبسطوا الیکم ایدیهم چې راولان دي کې تاسو تخپل لاسونه سکسانو داسې چې تاسو تکلیف ورسي فکف ایدیهم بنک الله دا غی لاسونه عنکم استاسونه. تفسیر ان شاء الله دا وړاندې راځي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د بعض خلکو سره معاهده وي د بنو نذیر سره معاهده وا
بیا مسلمانانو سکسان په خطا سره قتل کړي دي دا غي دیت ورکو پیغمبر علیہ السلام د بنو نذیر په سلال تاسو زما معاهدین دغه خلکو نه قتل خطا شوه دا غي دیت ورکو نو مال سره پیسو کې امداد وکي دی وته ټیک ده پیغمبر علیہ السلام ته تدل تکین موږ د پیسې را غونډو په خپل منځ کې جرګه وکړه دا بهترینه موقع ده چې پیغمبر د چن کسانو سره راغله دي زنګ په غیر کې ده اوس د شهادت موقع ده بیا داسې کمزې کې راځي یو کس ته وي ته د جرنګ د خپل والی او د شان براشي په نبی علیہ السلام بیا راو غورځي هغه دغه سمجوته وکړه الله جبرئیل ولېګو پیغمبر علیہ السلام ته پاسه وزه دینه ځه نبی علیہ السلام روان شو نور صحابه د ناس چې دا سلال علی سے پسراله پیغمبر علیہ السلام ته دلته ودرېګا او چې دا یو صحابي راځي او ته مدینه ته راځه نبی کریم علیہ السلام ته مدینه ته رااله دغه صحابه هم دغه سرال بیا دوی چې کم دی وته وي ولی تاسو د غلط کار وکړو عبد الله ابن ابي منافق هغه ورته پروا یې مکوه د يهوديانو ته زه د سوال اړې ما بیا نبی کریم علیہ السلام پس راوته دی بیا جلاوطن کړ اي پکف ايديهم عنكم واتقوا الله د الله نه ویریږي وعلى الله په الله باندې فليتوکل المؤمنون توکل دی وکي مؤمنان صدق الله العظیم صدق رسوله